يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بدی زینا اللہ جل جلالہ بنی اسرائیل باندے انعامات بیانے پمخ کے رکو کے بنی اسرائیل تا خطاب بالاحکامات او پدے رکو کے بنی اسرائیل تا خطاب بالانعامات تے دائے مخ کے سر ربط تے السابقی خطاب مع بنی اسرائیل بالاحکامات وفيه خطاب مع بني إسرائيل بالإنعامات. فدیڑم بنی آیت کے دا بنی اسرائیل انعامات بیانی گی اجمالا او بیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دا دی زینا بیا دا آغا انعامات و تفصیل بیانی گی چه کم پا نعمتی اللتی کے اجمالا ذکرش. یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی اللتی تاسویات کی نعمت زما او پرن مرتویلو المراد من الذکر الشکر لأن من لم يشكر النعمة لم يذكرها. کہ سوک دا نعمت شکریہ نہ ادا کی نو دخو نعمت یاد کرم نہ دے. اذکروا نعمتی اللتی تاسویات ساتی نعمتی اللتی نعمت زما آغا انعمت علیکم چما کڑے تاسو باندے. نو دا خطاب دے آغا بنی اسرائیل سرام چه آغا موجودو پا زمانہ دا حضور پاک کے خدا نعمتونا آغا مراد دی چه کم دا دی پا آبا و اجدادو باندے شویو پا زمانہ دا موسیٰ علیہ السلام کے خو چه کلا پا پلار باندے نعمت و احسان اوشی نو داغی سنا سا فائدہ اولاد تم ملاوی گی نو ذکر اللہ تعالی اولاد تیاد دہانی ورکی. نعمتی اللتی نعمت زما آغان عمتو علیکم چما کڑی دی تاسو باندے او دا نعمت دا جنس تے اضافت استغراق دا پارا دے نو طول نعمتونت مراد دی. وَأَنِّي فَضْوَلْتُكُمْ مَا فَضِلت در کڑر تاسو تا علی العالمین علی عالمی زمانکم ستاسو دا زمانے پا مخلوقاتو باندے زکا مطلق فضیلت علی الاطلاق دا امت محمدی تا حاصل دے علی صاحبها الصلاة والسلام. او بعض علماء چه دا فضیلت جزئی دے سا خاص خاص خبرو کیو ہر چه دے فضیلت کلی دا دی امت تا ملاو دے. نو دا ترغیب دا آیت کی ورپسی آیت دا ترہیب دے. وَاتَّقُوا زان بچ کئی تاسو یومن دا آغر زنام لا تجزی فیہ عائد رو بس لکدا صفت دے یومن دا پارا لا تجزی چے بدل بنشی ورکولے پا دا غرس کے نفسنا اس یو نفس اے نفس مؤمنتن عن نفس کافرتن یو کافر نفس دا شیئن دے اس چیز یعنی مومن با کافر تا دسو ہم بدل نشی ورکولے نو دا بدلی مانا دا دا چه دا سے بند کی گی
چې مؤمن هغه خپل اعمال پیش کړي د کافر په بدله کې چې په دې اعمالو سره د خلاصې وشي نو داسې نشي کېدی ولا يقبل منها من نفس مؤمنة او نبشي قبل ولي د دې نفس مؤمننا شفاعتنا للكافرة شفاعت د نفس کافره د پاره ولا يؤخذ منها من نفس كافرة زمایرو د مرجلی کې ځان سره او نبشي اغسته د نفس کافرنا عدل فداء سفدیا ولا هم ينصرون او نبر د مدد کول شي نو په دنیا کې د نجات د پاره سلور اسباب وي نمبر اول ضمانت بالمال یا ضمانت بالنفس دا یو شی مال خلق ورکی او پاغي مال سره د مجرم ضمانت وکي هغه سزا نه خلاص دویم نمبر افرادی قوت چا سره افرادی قوت وی نو په زور زبردستیا سره هغه خپل مجرم د سزا نه خلاص کی دریم نمبر فدیه او سلورم نمبر شفاعت په دې آیت کې د ټولو نفي وشوا چې نه خبر دینا هغه بالمال ضمانت قبل ول شي لا يؤخذ منها لا تجزي نفس عن نفس شيئا او نبا افرادی قوت وی ولا هم ينصرون او نبا فدیه وی لا يؤخذ منها عدل او نبا شفاعت وی لا يقبل منها شفاعت نو دی باندې پوښ نو دا شفاعت دا لغتن مصدر دی د باب منع يمنعون شفاع يشفع شفعا وشفاعه نو د دې لغوي معنا دا یو سیس د بل سیس سره ملاول یو سیس د بل سیس سره ملاول نو دا لغوي معنا را د شفاعت اصطلاح کې شفاعت ویل کېږي شرعا طلب العفو والفضل من الغير للغير طلب العفو والفضل من الغير للغير چې عفو معافی یا فضل او احسان د غیر نه مطالبه کول د غیر د پاره د بل چا نه مطالبه ده د بل چا د پاره د ځان نه مطالبه هم نه ده او د ځان د پاره هم نه ده دته وي شفاعت نو دا شفاعت اولا دو قسمه ده یو د شفاعت الخلق الى الخلق شفاعت د مخلوق تا او دویم نمبر د شفاعت الخلق الى الخالق شفاعت د مخلوق خالق تا نو شفاعت د مخلوق دا دارست را روان دي ومن يشفع شفاعه حسنه فله څنګه نصیب منها اور بصیر ومن يشفع شفاعه سيئه الکفل راغله دي یکل لو کفل منها نو بهر کې او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي اشفعوا فلتوجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء تاسو شفارس کوي پس صحیح مسله کې نو تاسو له الله تعالی اجر درکړي باقی فیصله هغه چې د الله سره مرضی وي د خپل نبی په جواب باندې به کوي او تاسو ته به سفارش اجر ملاويږي خدا سفارش دا بجائز کار کې ناجائز کار کې سفارش نه دی جائز د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې یو زنانه و داغینو مفاطمه او بنت اسدیه بنو اسد قبیله و دا راغی د سردار لوروا نو دینه زنا شوی و اوس د سزا د زنا غورجمو یا اصل کوړی وی که شادي شوده نه نو دا ردی د پاره عارو چې زمونږ د سردار لور ترې دا سزا میلاوش نو ست طریقې رو باسل چې دا حد ورته معاف شي خو چاره دې باره کې حضور پاک سره خبره نشو کوله نو بازي کسان ورته چې اسامه ابن زید ځان سره بوزي دا پیغمبر علی السلام محبوب دی او محدثین وتحب رسول الله وی چې دې بدر له سفارش وکي نو نبی علیہ السلام ناستو دې ور سره روان دي
حضور پاک ته فورن پته ولګېده چې دی هم دې بابت کې دی سره راغلی دی پیغمبر علیه السلام خفه شو ورته اتتشفع فی حد من حدود الله یا اسامه اے اسامه ته د الله د حدودو نه د حد باره کې ما ته شفاعت کې او بیا یې فرمایل لو كانت فاطمه بنت محمد لو زنت فاطمه لو سرقت غلا یې کړې وه لو سرقت فاطمه بنت محمد اعاذها الله لقطعت يدها او كما قال عليه الصلاه والسلام وای کدا خو فاطمه اسدیه ده که زما لور فاطمه الله ر داغه حفاظت وکړي دینا که اغیم داخلا کړي وي نو ما به داغه لاس کټ کوله یعنی معنا دار چې د الله حدودو کې د اچاره آیت نه نو ناجائز کار کې به سفارش نه کې جائز کې وکې نو تعالی والله تعالی اجر درکې هر چې شفاعت د خلق الله تا چې مخلوق الله ته سفارش کوي نو ردی لپاره دو شرط لري درې نمبر اول اذن الهی چې دا الله اذن وي او دویم چې دا شفیع به مؤمن وي چې دا سفارش کوي او دریم مشفوع له به مؤمن وي چې دا چا لپاره سفارش کوي نو نو خو بغیر د اذن الهی نه سفارش جایز دی او نه کافر سفارش کول شي او نه د کافر د لپاره کول شي دا زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې د شفاعت مختلف اقسام دي او هغه ټول جایز دي او مواقع دي او داغي مجموعه د یو لفظ ځان سره یاد ساتي تخمر کدن تخمر نو دې کولم باندې د تا نو داتا لتخفيف العذاب الشفاعه لتخفيف العذاب نو یو سفارش بکیږي د پاره د تخفیف د عذاب چې د عذاب کې سپکواله راشي دا یو قسم دی او دویم پکې دا خادا للخروج من النار چې بعضی مؤمنان د ګناهونو د وجې تلی جهنم ته ندی لپاره به سفارش کیږي چې دیر جهنم نه روزي للخروج من النار او دویم پکې دریم میم نو دا لمساوي الحسنات والسيئات چې کوم خلکو دا نیکای ګناهونه برابر وي او هغه د پاره به سفارش کیږي چې د جنت تلال شي یا میم کې دویم لمستحق النار ولم يدخل بعده چې د جهنم مستحق دی خو لا تر اوسه پورې جهنم ته نه دی تللی نو د هغه د پاره به سفارش وي او څلورم په دې کې راده لرفع الدرجات یعنی هغه مؤمنان چې جنت ته تللی دي خو لاندې درجو کې دي نو د هغې دپاره به سفارش کېږي چې د هغې درجات اوچت شي او دې باندې پوه او بل لفظ دی کاف نو دا کاف لصاحب الکبیره یا لاصحاب الکبائر د غټو ګناهونو والا خلکو دپاره به سفارش او تا دیر جهنم نه روباسه نو دا خو الا ما سعی نشي دا خو ورته بل د عمل فایده میلاو شوه او دغه رنګ دا قسمه آیتونه ولا يقبل منها شفاعه د داسې آیتونو نه استدلال کوي نو دا هغه آیت تفصیل و خپل ځای کې راځي لیس للانسان الا ما سعى وآل تسعی ایمانی مراد ده چې د چا ایمان به بل چاله فایده نه ورکوي قال چې فایده درکوي نو خپل ایمان به درکوي د بل چا هغه نه درکوي پوه شوې دي نور جوابات دي هغه به انشاءالله تراشي او شفاعت په دې کې خو د ایمان د کافر د پاره خو مونږ مو جایز نه دي او داسې قسم آیتونه چې قرآن کې کوم ځای دي دی ته استدلال کوي نو مونږ د هغې نه جواب کوو چې یا خدا شفاعت للکافر باره کې دي چې د هغه باره کې به شفاعت نه قبلېږي یا دویم د دې نه مراد شفاعت بلا اذن دی او بغیر د اذن الهي نه شفاعت نه ده جایز دې باندې پوه او زمونږ دپاره بلا متواتر روایات دي متواتر بالقدر المشترک بلا احادیث راغلي دي حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي چې زما شفاعت زما د امت د کبائر والو د پاره دی زه به هغې دپاره شفاعت کوم او بل حدیث کې راځي یشفع یوم القیامت ثلاثه درې کسان به د قیامت پر شفاعت کوي الانبیاء والعلماء والشهداء
یو به انبیا وي، بل به علما وي، بل به شهدا وي. داسې بله روایت دی باب کې راغلی دی، که تاسو تفصیل ګورئ العصیدة السماویه د مفتی صاحب شرح د هغې کې بیا تفصیل هغې لیکلی بلا احادیث راوړي دي د دې دپاره چې شفاعت دا ثابت دی. او شفاعت به کوي د قیامت پر ورځ. نمبر اول انبیا به شفاعت کوي، ملائک به سفارش کوي، علما به شفاعت کوي، شهیدان به کوي، اولیاء او نیکان به کوي. مختلف سیزونه دي چې دا به د قیامت پر ورځ قرآن به کوي، روژه به شفاعت کوي، او د دې ټولو شفاعت به الله تعالی قبلی. او تاسو فضائل اعمال کې هم دا احادیث لوستلي دي. نو دا د کافر باره کې دی. ولا يقبل منها نبش قبل ولد کا مومن نفس د طرفنا شفاعت سفارش د کافر د پاره، ولا يؤخذ منها او نبش غسته منها د نفس کافرنا عدل سفدیا، ولا هم ينصرون او نبر د مدد کول شي. واذ نجيناكم من آل فرعون، نو دا تفصیل دی دا هغه اجمال چې نعمتي التي په دې کې ذکر شوی دی. او د دې ځای نه تفصیل شروع شو د انعاماتو په بني اسرائیل باندې. نو د ټولو نه لوی انعام دا و چې فرعون د دوی نه غلامان جوړ کړي وو. د موسی علیه السلام په برکت الله تعالی دوی ته د هغه فرعون د غلامۍ نه نجات ورکړ. نو واقع دا وه چې د فرعون زمانه کې بعضې مفسرینو لیکلي دي چې د بني اسرائیلو په خپل منځ کې یو تذکره وکړه چې الله تعالی به مونږ کې یو کس پیدا کړي او د هغه د وجې به د فرعون د حکومت ختمیږي. دا خبره ورسېده فرعون ته چې فرعون ته ورسېده نو هغه حکم وکړو چې تاسو د بني اسرائیلو هلکان چې څومره پیدا کېږي نو هغه قتلوئ. او بعضې روایاتو کې راځي چې فرعون خوب ولیده چې بیت المقدس نه اور شغله راله، د قبطیانو کورونه وسوځول، د بني اسرائیلو هغه پاتې شو. نو چې هغه وخت نجومیانو چې هغې ته دا خوب بیان کړ نو هغې دا تعبیر ورکړ چې دی بني اسرائیلو کې به داسې یو کس پیدا کېږي چې د هغه د وجې به ستا بادشاهي ختمیږي، خو دا کس لا پیدا نه دی، دا به آینده زمانه کې پیدا کېږي. نو فرعون او بیوقوف شو، هغوی د دې علت خو ډېر اسان دی، بس چې ماشومان پیدا کېږي نو فوراً یې قتلوئ. د دې دپاره جدا عمله تشکیل کړه چې هغوی به کتل کوم ځای به هلک پیدا کېده نو مور ته به یې نه ښو، بس فوراً به یې ذبحه کو غورځو به. نو چې څه زمانه تېره شوه هلته مشران د بني اسرائیلو هغه به مړه کېدل، ماشومان دوی پرېښودل نه. نو هغه خلک د وزیران ورخواته رال چې مشران خو رانه ځي، کشران ته نه پرېږدي نو دا زموږ خدمتونه به څوک کوي. نو بس هغه بله فیصله وکړه، خان صاحب له بله فیصله راله، وایي زه یو کال مه وژنئ او په بل کال یې پرېږدئ. دومره بېوقوف انسان و، که چېرته په دغه کم کال چې ته نه قتلې که په دې کال دې پیدا شي بیا به اوس هڅه کوې. او هسې عجیبه امام زجاج وایي چې تعجب دی په حماقت د فرعون باندې. که چېرې دا خبره یقینا وې چې یقینا چې د ده د بادشاهي به د دغه هلک په لاس ختمیږي نو د ده قتل فایده نه ورکوله، او که داسې نه وی نو بیا قتل کې څه کار و، بیا خو قتل اړو فایده نه وته. نو دې قتل کې اړو څه فایده ونه، خو که ده لږ سوچ کړی وی دې باندې پوه نو یو کال قتلوي بل کال مه قتلو. نو چې په کم کال نه قتلول په هغې حضرت هارون علیه السلام پیدا شي، او په کم کال چې قتلو په هغه کال موسی علیه السلام پیدا شي. دا الله تعالی قدرت ښیي چې په هغه کال پیدا کړ هم د فرعون په کور کې لوی کړ او د هغه د قتل نه بچ شو او د ده د هلاکت ذریعه وګرځېده. نو الله تعالی بیا دوی باندې نو د دوی جینکۍ به یې پرېښودې ژوندی، هلکان به یې وله قتلول. نو بیا دا جینکۍ به یې دې لپاره پرېښودې چې زه دا به زمونږ خدمتونه کوي د دې دپاره. نو بهر کې الله تعالی هغه نعمت بیانوي چې تاسو له ما د هغې اوس دا نعمت څنګه میلاو شو. نو د دې تفصیل ورپسې آیت کې دی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ. چې ډېر وخت موسی علیه السلام تبلیغ وکړو فرعون ته، خو هغه د ټس نه مس کېده نه. نو بس موسی علیه السلام ته الله وویل
چې ته د شپې شپې بني اسرائیل والا او دا ځان سره بوزا او ورته بار قلزم په طرف باندې ورځي نور کا الله رضا زما ده. نو موسی علیہ السلام د قبطیانو ته بعض روایتو کې راځي چې دوی ته دا خبره ښکارا کړه چې زموږ څخه اختر دی او څه خوشاله مقدم هغه مناوو. نو دوی د قبطیانو د فرعونیانو د خزونه کالیوم عاریتن را واغستل او دوی لاړل. چې کله لاړل چې سحر نو فرعون ته پته ولګېده چې دوی خو تښتېدلي دي. نو ورپسې لښکر را روان کړ. چې کله لښکر را روان کړ بني اسرائیل بار کلزم ته ورسېدل. مخې ته دریاب راغی شاته فرعون او د هغه لښکر راغی. نو بس بني اسرائیلو ډایرکټ وی انا لمدرکون مونږ پر دواړو طرفونه ګیر شو. شاته راپسې هغه بل بو راغی ځکه د دې غوړې ډېرېدل د فرعون روب په بني اسرائیلو ډېر زیاتو او مخې ته دریاب دی. نو یو طرف ته نشو تللی. موسی علیہ السلام دې قال کلا ان معي ربي سيهدين نه 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 نو ټینشن باز خپل الله له اوس برات الله رو باسي. نو موسی علیہ السلام ته الله تعالی د امسا دې دریاب له رو بغوا. نو هغه کې دولس لارې جوړ شوې بعدد الاسباط چې څومره دیو تقدم بس بني اسرائیل نو دا لفظ د ضرب المثل ګرځیدل. اوس هم چې یو بل سره څنګه درونو یو کې سم بني اسرائیل دي دا مدا مثل ګرځیدل. نو بس پر اختیار بني اسرائیلو د یو بل پلان نتلل. نو دولس لارې ورته جوړ شوې او موسی علیہ السلام بني اسرائیل هغه پکې پوره شو. چې فرعون راغی هغه را دي لارې خو جوړې دي. نو بس هغه ته راکوش چې څنګه راکوش الله تعالی دریاب ته حکم وکړ چې راځي. بس فرعون سره د لښکر نه هلاک شو. خو د دې بني اسرائیل هم یقین نه رد وای نه دا چې ته دې بدغه پټي. بس الله دریاب ته حکم وکړ چې رویلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله تعالی ورته نجات د بدن ورکو تر قیامت دغه سي عبرت وګرځو درستنو خلقو د پاره. نو بدای د خلاص شو د ټینشن لوی مصیبت او تکلیف چې کم د فرعون دا غینه خبي غم شو. واذ نجيناكم اوس دا یو چې دن والله لم چې دا هغه او کنا دا بلدا او الله خو دوره فرمایلی دي چې مزتا بدن ته نجات درکوم چې دې لپاره چې درستنو خلقو د لپاره عبرت وګرځي. او زدهغه تحقیق خو ماته پته نشته چې دا واقعیتن هغه خو مشهور دغه ده چې دا هغه ظالم پروت دی. واذ نجيناكم یاد کاغه وخت نجيناكم چې نجات درکوم تاسو ته اے نجينا اباءکم. نو دا فرعون دا لقب د مصر د بادشاہ دا لقب د مصر د بادشاہ. دا مصر د نوح علیہ السلام زمانه کې چې کله طوفان راغی نو دغه طوفان نه بعد د زامنو حام سام او یافس دا درې زامنو د نوح علیہ السلام. نو د حام زید بیسر ابن حام نو هغه دریای نیل نه راپورش او آلته یو علاقه ابا د کله چې کم دا موجوده قاهره ده. نو د دین ډیر لري راغی. بعضی مورخینو لیکلي 6 میله د دین دی خو راغی قاهره نه آلته یو خار آباد ک او د زوی د بیا دغه نامه د مصر. نه دا خار هم دغه په نوم مسما شوی دی او هغه بیا دی لډیره ترقی ورکړه. نو د هغه زمانه د مصر آباد په دې مصر باندې عمومي یو پدې کې عمالقه آبادو. عمالقو پدې باندې بادشاہي راغلی و او دویم پدې کې بني اسرائیل آبادو. نو اصل د مصر اوسیدونکي دا بني اسرائیل نو اصل کې دا د فلسطین اوسیدونکو د شام. خو د یوسف علیہ السلام زمانه کې واقع به راشي واتونی باهلکم اجمعین. یعقوب علیہ السلام سره د لښکر نه خپل خاندان نه وای دا دوه ویا کسانو چې د یوسف علیہ السلام زمانه کې د فلسطین نرال مصر ته. خو تر دغه وخت پورې په مصر کې د عمالقه آبادو او حکومت هم د عمالقه وو. نو عمالقه آبادو د عمالقه بادشاہان د هغه وخت نه را روانو. د ابراهیم علیہ السلام چې کله را روان شو دا کم چې د حضرت عمر دور کې کوفه عراق کم علاقه وا د دغه عراق علاقه اوسیدونکي ابراهیم علیہ السلام
نو هغه را روانو شام ته چې کله شام ته راته نو لارې هم په دغه ځای وه نو په لاره کې حضرت ساره رضی الله عنها ورسره وه چې هغه کوم بادشاه د حضرت ساره نه مطالبه کړې وه د هغه نامه د سنان ابن علوان دا هم د عمالقو د خاندانو او د عمالقه د عاد بقایاو دا دغه خاندان نه باقي پاتې شوي نو دغه بادشاه د دې بادشاه نه بعد د دغه خاندان باندې زوال راغی بیا یکې بعد دیګره دوه زنانه برسر اقتدار رالی نو چې کله عمالقو د دغه سنان ابن علوان په خاندان زوال راغی نو د عمالقو بادشاه او دغه نه بعد دغه نامه ولید ابن دومغ او دا د غوا عبادت به کو دا لومبني هغه انسان دی د فرعون لقب چې اختیار کړو خو بیا مورخینو ټولو بادشاهانو ته فرعون ویلی دی حالانکه د ده نه وړاندې د فرعون دا لقب نو او د ولید ابن دومغ د زوی دی ریان دا هغه کس دی چې د وزیر دی حضرت یوسف علیه السلام بیا د ریان زوی دی داروم نو د داروم زمانه کې یوسف علیه السلام بیا وفات شوی دی نو بهر کې او د دغه ریان او دا کم چې د موسی علیه السلام زمانه کې فرعون دی د دنوم د ولید ابن مصعب ابن ریان خدا دغه ریان زوی نه دی دا بل دی د دې دواړو منځ کې 400 کاله فاصله ده بعض مفسرین لکه امام مظهری لیکلی دی چې د دواړو په منځ کې د 400 کالو نه سیوا فاصله وه نو دغه داروم د ده په زمانه کې یوسف علیه السلام وفات شو نو چې یوسف علیه السلام وفات شو نو هغه دا بیا اختلاف راغی چاوی دریانیل نه اخوا به دفن کو چاوی دی خوا به دفن کو فیصله په دیو شو چې مس کې دفن کو په هغه صندوق کې تابوت کې دفن کو خو هغه دا وصیت کړو چې کله هم دا بنی اسرائیل آبائی وطن فلسطین ته ځي نو زما دا تابوت ته ځان سره بیا یوړي حضرت موسی علیه السلام چې کله بیا روانېدو د مصر نه چې دا فرعون لا غرق شوی نو نو چې کله دغه ټیم کې روانېدو نو چا ورته خبر ورکړه مشرانو چې موږ ته خو دا روایات را رسېدلي دي چې د یوسف علیه السلام دا وصیتو دا اسرائیلي روایات دي لا نصدق ولا نکذب امام مظهری لیکلی دي نو بیا معلومات کو چې اوس دغه قبر چته دی نو یو زنانه وته بوډه واغې وته قبر وخو نو هغه ځان سره واغستو او فلسطین ته یوړو بیا آلته کې دفن کړ خو بهر کې چې دا کوم موجوده فرعون د موسی علیه السلام زمانه کې نو دې په دغه وخت کې د پولیس او د شرطې افسرو تاریخ امت مسلمه کې اسماعیل خان صاحب لیکلی دی د هغې افسرو چې د هغې افسرو نو د دا تګودو شروع کړه چې یاره زه واپس د قبطیانو ته دغه راولم بادشاهي د عمالقو نه واپس قبطیانو ته راولم نو چې څومره قبطیانو په دغه وخت کې نو هغوی ورسره مدد شروع کړو نو تاریخ چلو بالاخر کامیاب شو نو دته بادشاہي ملاو شو خو چې کله ورته بادشاہي ملاو شو نو ډېر قبطیانو د بني اسرائیلو لپاره نور درد سر جوړ شو نو دا لومبنی هغه بادشاه دی چې د خدای توب دعوه کړې وه د 400 کالو نه سوا عمرو نو د دغه ظلمونه کول په بني اسرائیلو باندې نو الله تعالی ورته موسی علیه السلام ملګرتیا کې نجات ورکړ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کړئ هغه وخت چې نجات درکړو موږ تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه او د آل د اصل کې سره نو څوک وایي د اول دی اولن کوفیین وایي نو بس اسانه خبره تعالی قانونو لګي او کوفی بشرین څه وایي اهلون دی خو بیا د قرب مخرج د وجې د ها بدله شوې ده نو اهلون دی بیا قاعده د امانه جاری شوې ده او دا قول د کوفیینو راجح دی ځکه امام کسائی محاکمه میں تاسو ته ویلې وه چې امام کسائی سمعت العربیه یقول آل اویل و اهل اوهیل نو د هغې نه معلومیږي چې د اوهیلون دا تصغیر دی د اهلون دا د آلون تصغیر نه دی او دا آل نو تاسو ویلی دي چې دا آل خاص دی د ذوی العقول سره اهل عام دی بیا ذوی العقول کې د مذکر سره خاص دی او په مذکر کې د اشراف سره خاص دی که دغه شرافت دنیوي وي لکه آل فرعون او که دا اخروي وي دواړه پکې داخل دي او آل النبي زمونږ په نسب څوک دي زمونږ په نسب باندې آل النبي څوک دي
بنو هاشم او د امام شافعي سره رحمت الله علیه بني بنو المطلب او بنو هاشم دواړه دي. دا عبد مناف زمونو، یو هاشمو، یو مطلبو، او بل سو بل نوفلو، او بل عبد الشمسو. دی باندې پوهیږي دا دواړه دي. ځکه حضور پاک ابا په خمس کې واعلموا ان ما غنمتم فان لله وللرسول ولذي القربى. نو حضور پاک به دا خمس ذوی القربى کې بنو هاشم له ورکو او بنو المطلب له ورکو، بنو نوفل بنو عبد الشمس له نه ورکو. حضرت زبیر حضرت عثمان رضی الله عنهما غیر ال ورتیجی چې دا مونږ خو جبیر ابن مطعم زبیرنا وای چې بنو هاشم خو فضیلت والا ذکر دي چې تاسو پکې پیدای، او بنو المطلب مونږ خو یو شان یو، نو تاسو هغه له خمس کې څه ورکوي او مونږ له نن دا ولې. حضور پاک وته فرمایل انما بنو هاشم و بنو المطلب هكذا في الجاهليه والاسلام وشبك بين اصابعه. حضور پاک داسې ګوتو کې ورکړي چې دای په جاهلیت کې یو او په اسلام کې یو. نو ځکه هغه نو شافعي سے دغه ځای نه استدلال کوي چې دواړه بعد آل النبي دي. من آل فرعون آل فرعونیاننا یسومونکم یذیقونکم چرسول بے تاسو تاسو العذاب ناکار عذابنا. نو سوء العذاب دا څه شی دی؟ نو دا یذبحون دا تفسیر دی د سوء العذاب. نو چونکه تفسیر او مفسر پدې کې کمال اتصال وي، د دې وجه نه مسکه حرف عاطف هم نه راوړل شوی. تاسو پوه شئ یذبحون چې ذبح کول به ابناکم الکان تاسو. نو بعض علما وایي چې د 12,000 الکان قتل کړو، او وهب وایي چې ما تر رسیدلې دا روایت چې 90,000 ماشومان دا فرعون قتل کړي. دې باندې پوه شئ یذبحون ابناکم علی لول به الکان تاسو ويستحيون نساءکم. او دا نساءکم دا ورته په اعتبار د ما یقول الیه سره ویلې دی، مراد بناتکم دی، نه یا خدا د حیات نه دی. نو بیا طلب د ژوندي کولو به کو یستبقونا باقی به پر خودی بناتکم جنکا استاسو. یا دا معنا ده او یا دا د حیا نه دی چې حیا به اغستا ستاسو د جنکو نه، معنا دار چې به حیا کارونه به پکول. او تانی سره رحمت الله علیه فرمایي چې دا ذبح الابناء دا مقدم کړ په دې استحیاء البنات باندې، لانه اصعب الامور. ځکه دا ذبح د بچي دا ډېر مشکل کار دی. وان كان استحیاء البنات اشد لدى الغیور، اگر چې غیرتی انسان ته دا جنې ژوندۍ پاتې کول دا ورته نور مشکل دی، دا ډېر سخت دی. ويستحيون او ژوندۍ به پاتې کولې نساءکم جنکا استاسو. او دا مضارع چې دلته راغلی ده نو دا استحضارا لحال الماضیه. تاسو جلالین کې ویلي دي چې دا مضارع صيغه د څه وجه ده؟ د پاره د استحضار د حالت ماضیه. حالت ماضیه استحضار څه معنا؟ چې واقع فی الماضی دا واقع فی الحال پر اس کا تعبیر د مضارع سره وکړه. دی باندې پوه دا جلالین کې بیا بیا راځي. نو ردی نقطه دا مطلب دی چې دا ماضی کې سکار شوی دی، نو دا فرض کله کا اوس کې شوی دی او تعبیر د مضارع سره وکړه. نو دې ته استحضارا للحال الماضیه. ويستحيون نساءكم ژوندۍ به پر خودي جنکا استاسو. وفي ذلكم بلاء. نو دا بلاء دا په معنا ر ابتلا هم راځي او دا په معنا ر انعام هم راځي. او دې باندې پوه شئ. نو دا ذالکم یا خو اشاره ده دک عذاب تا چې دا ذبح الابناء دی او استحیاء البنات ته. نو په مصیبت کې د انسان امتحان وي د صبر چې د څومره صبر کوي، او په نعمت کې امتحان وي د شکر چې د شکر څومره ادا کوي. نو دواړه معنی وکا. وفي ذلكم العذاب پدک عذاب کې بلاء ابتلاء عظیم من ربکم لوی امتحانو د طرف درفستا سنام. دا څه معنی وکا. تاسو پوهیږئ نو اوس د موصوف او د صفت په مس کې فصل راغلی دی. بلاء من ربکم عظیم، خدا فصل بل اجنبی نه دی، دا فصل بل اجنبی ځکه دا من ربکم دا په خپل صفت ته د بلاء د پاره
عظیم صفت اول او بلاء من ربکم دا صفت ثانی او چې کله فصل بالاجنبی راشي نو هغه ناجایز وي او یا دویمه معنا وکړه وفي ذلکم الانجاء پد نجات در کولو کې تاسو ته بلاء انعام دی من ربکم عظیم د طرف تاسو نلوي واذ فرقنا بكم البحر دا دویم انعام دی او دا تفصیل دی آیت سابقه دا ټول آیت یو بل سره مربوط کیږي واذ فرقنا واذ خرقنا یاد کې هغه وخت کله چې اوشلو مونږه بكم البحر بسببكم ستاسو د وجنا البحر بحیر قلزم او یا با په معنا د لکم دی لانجائکم واذ فرقنا یاد کې هغه وخت فرقنا چې اوشلو مونږه لانجائکم ستاسو ته د نجات در کولو د پاره البحر بحیر قلزم فانجیناکم نو مونږ نجات درکتا سوتا من الغرق د ډوبېدونه واغرقنا آل فرعون او غرق مکړل فرعونیان معه د فرعون سره وانتم تنظرون او حال داو چې تاسو قتل تاسو د قتل چې د ډوبېدل انکم ترونهم یغرقون انکم ترونهم یغرقون تاسو ورته قتل چې د ډوبېدل تاسو وړاندې مې په عذاب راوستم واذ وعدنا موسی نو چې کله دی د فرعون نخلاق شو او د اطمینان سای واغستا نو بعضی مفسرین وای چې دی د هغه داغې نه بعد رال واپس مصر ته خو جمهور وای چې دی واپس مصر ته نور راغلی بلکې دی لال فلسطین ته ځکه آلته عمالقو نو دی د الله تعالی حکم وکړو چې ستاسو آبائی وطن دی پس فلسطین او شام نو تاسو عمالقو سره جهاد وکئ او دی د خپل وطن د دینه آزاد کئ ځکه چې دی فرعون د مصر بادشاہي واغسته د عمالقونه نو عمالقه لاړل آلته شام ته او چونکې دی خو د یوسف علیه السلام زمانه کې مصر ته راغلی نو دی په مصر کې آباد شو عمالقه فلسطین کې آباد شو نو بهر کې نو دی بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویل چې موږ له یو قانون اوس کوي نو خبریه ځکه موږ اوس مطمئن شو په دین باندې عمل کولو ته نو موسی علیہ السلام الله تعالی نه سوال وکړ الله تعالی ورته کوئی تور تراش او آلتا سلويخ دیر شرزي د ذل حجې نه دا وته چې دا روزه ونیسا او اپکه اعمال موکا نو چې کله دیر شردي پوره شوي نو لسرزي الله تعالی نور سیوا کړي نو بعضي مفسرین دا لیکلي چې دیر شمه رزنه بعد موسی علیہ السلام مسواک وکړ نو دا هغه مسواک د وجنه چې د کومې خولې بدبویي وه هغه د روژهدار نو هغه بدبویي ختمه شوه نو الله تعالی ورته چې ته لس ورځې نوره روژه ونیسه ځکه ته پته نشته چې ان ریح فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك چې د روژهدار د خولې دا بوی دا الله تعالی ته د مشکو د خوشبویۍ نه زیات خوښ دی نو لس ورځې نورې روژې ونیسلې نو شافعي صاحب ته استدلال کوي چې په روژهدار دپاره په روژه کې مسواک مکروه دی وایي نو تانوی سے رحمت الله علیه فرمایي یول خو دا واقع بغیر د سند نه ده دا حدیث نشته صحیح بغیر د سند نه ذکر دی او که چرته یو سند حسن ورلته پیدا هم کې نو بیا هم دا زمونږ خلاف حجت نه ده امام بهقي او روایت نقل کړی د حضرت عائشه رضی الله عنها نه هغه فرمایي حضور پاک فرمایل خیر خصال الصائم السواک خیر خصال الصائم السواک بهترین خصلت د روزدار هغه مسواک وهل دی دا زموږ مستدل دی چې مسواک وهل دا مستحب دی په روزه کې هم او بل دا بدبویي دا خو د معدې د خالیوالي وجه ده او په مسواک سره چې کومه بدبویي ځي هغه د غاښونو وي هغه د معدې نه نو بهر کې دا ځان له جدا مسله ده نو بیا تانوي سره رحمت الله علیه لیکلي دي چې دیر ورځې بعد موسی علیه السلام افطار وکړو د انبیاء به څومره وصال کوله افطار بنو نو چې په دیر شمه ورځې افطار وکړو الله تعالی ورته چې نه لس ورځې نور ونیسه روژه نو بیا ورته تورات ورکړي نو دا هغه واقع ذکر کیږي نو موسی علیه السلام تللی دی هلته کوی تور ته او تورات ولی ورکړ دی خو سامري چې بعضې مفسرین وایي چې د ده نوم موسی او دا وایي په بني اسرائیلو کې حرامي و نو مور غرزولی چې د بل ځای اسرائیلی روایت دی نو جبریل براته دله خوراک ورکو
نو هغه سره نو تربیت جبريل کړو او د دې موسی تربیت فرعون کړو. اذ المرء لم يخلق سعيدا من الازل فقد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. چې کوم سره د ازل نه الله سمني پیدا کړی کنه نو پته په وخت نه ځای کې ځان چې کوم موسی تربیت جبريل کا کافر او چې د کوم موسی تربیت فرعون نو غنه پیغمبر جوړ شي. نو دا اوس د الله تعالی تقسیم دی. نو دا منافق وي بعض خلک وي نو چې موسی علی السلام پس امام مظهری وي جبريل راغی په اس باندې چې کوئی تور ته ځان سره بوزم الله را لګلو نو چې هغه اس به کم ځای نه پوهچتوله هغه ځای به ډایرک شین کېده. نو دا سامری چون دا ډېر حرامي شی و نو دا زرګر ټایپ سړی و نو دوی ردي کې خو څه کمال دی. هغه خارې وایي ځان سره راغستې وه ابت من اثر الرسول لغله قرآن کې من اثر حافر فرس الرسول نو هغه ځان سره ساتلې وه. نو چې موسی علیه السلام کوی تور تلل تفصیل براسي ان شاء الله. نو هارون علیه السلام د ځان نه وروسته نائب جوړ کړو. نو د سامري ورته وایي چې تاسو سره دا کوم کالي دي د فرعونیانو زنانو دا خو مال غنیمت دی او مال غنیمت هغه وخت جایز نو تاسو دا ټول کالي راجمع کړئ. نو راجمع کړل نو دوی ته اور بل کو او داغې نه ورله سخی جوړ کړو. نو بعض مفسرین وایي چې دا لحمن د منسخه و بد خاوره کې الله اثر دایخه و چې هغه ورته وګرځوله نو داغې نه لحمن د منسخه جوړ کړ اوازونه شروع کړل چې دا کم आवाज دې سخی. او بعض مفسرین وایي نه دا لحمن د من نو خدا زرګر سره نو د په خوله کې مولا سورې کړو هغه سورې لا شاته وته وداسي نو په داسې انداز جوړ کړو چې هغه لکه دا باجه غونډی ني نو خو باجه کې ته خدای پوکي ورکه نو هغه आवाज دن نه لړ چې هغه आवाज پیدا کی خدای شعر کړ نو دې کې چې بم आवाज وردن نشو نو دې به आवाज کو. نو د بنی اسرائیل ته چې د موسی علی السلام استاد خدای دی موسی علی السلام نرشه دی الته ګوري نو بس هغه ټول د شی عبادت شروع ا د غوي زمونو ټول د شی عبادت شروع کو چې کله د شی عبادت شروع کو موسی علی السلام خبر شه چې خبر شراغه نو موسی علی السلام خو د جلالی پیغمبرو نو غصه شو. نو دا ورپسې آیت کې الله تعالی به هغه تذکرہ کوي د دې د توبې ذکر الله تعالی کوي. واذ وعدنا او یو قرأت واذ وعدنا دا هم مفاعله یو قرأت کې د ضرب نه دی او دا دریم نعمت ته په بنی اسرائیل باندې. واذ وعدنا او یاد کړئ هغه وخت کله چې وعده واغسته مونږه موسی د موسی علیه السلام 40 لیلا یا وعده مو وکړه د موسی علیه السلام سره 40 لیله د سلويخت شپو بل ځکه راځي 30 نو تطبیق ما وکړو چې اول دې دا سره له سیوا شوي نو د دینه د صوفیا او د تبلیغیانو چې لوم ثابت شو ځکه د سلويخت ورځو دا ډېر اثر لري په تبدیلی د انسان کې. ګوره د انسان چې د مور خېټې ته نطفه لاړه شي نو څلوېښت ورځې دا نطفه بیا څلوېښت ورځې دا وینه شي بیا څلوېښت ورځې علقه بیا څلوېښت ورځې مزغۍ داسې ورپسې ځه پوهېږئ نو هر څلوېښت ورځې بعد په دې کې تبدیلي راځي. نو د دې نه معلومه شوه چې څلوېښت ورځې دا د انسان تبدیلی کې پوره اثر لري. ښه تاسو هم څلوېښت ورځې دلته تاسو به ان شاء الله الله بدلی. ښه واذ وعدنا کله چې وعده وکړه مونږه موسی علیه السلام سره 40 لیله د څلوېښتو شپو ثم اتخذتم العجل بیا اونیس تاسو بیا جوړ کړه تاسو د سخینا الها و معبودا دا مفعول ثانی دی الها و معبود من بعد ذهاب موسی الى الطور رستو د موسی علیه السلام نه کوی تور تا وانتم ظالمون او وی تاسو ظالمان حيث وزعتم العبادة في غير محلها ذکر د عبادت محل دا ذات د الله تعالی او تاسو د الله نه علاوه د شی عبادت شروع کو نو د ټولو نه عظیم ظلم دا دی. نو دا معنا د مشرکون وګوره په شرک باندې اطلاق د ظلم شوی دی کنه. وانتم ظالمون او حال دار چې وای تاسو ظالمان ثم عفونا عنكم بیا عفو کړه معافي وکړه مونږ تاسو ته من بعد ذلك من بعد اتخاذكم العجل اله ومعبودا من بعد اتخاذكم العجل اله ومعبودا نو دوی توبه وباسله
نو الله وی د توبې د وجه مې تاسو ته معافي وکړه. اوس توبه سو تفسیر رستو راځي من بعد ذلك رستو د سخید عبادت کولونه لعلکم تشکرون دیر پاره چې تاسو شکر ادا کړئ. و اذ آتینا موسی الکتاب دا سلور من عام دی. و اذ آتینا او یاد کئی آغا وقت آتینا چه ورک منگا موسی علیہ السلام تا الکتاب التورات تورات والفرقان او فرقان اے الفارقہ بین الحق والباطل نو یاخد فرقان نمراد احکام شرعیه دی چه کم مذکورو پا تورات کے ذکر دا احکام شرعیه دا وجنا عملی او اعتقادی فیصلو شی عملی او اعتقادی فیصله د اختلافات وشي نو یاخد مراد احکام شرعیه دي. او بعضی علما وی چې دینه مراد معجزات دي د موسی علی السلام لکه عصا شو ید بیضا شو دغه رنگ انفلاق البحر شو دغه رنگ تذلیل الغمام شو ذکر رستور روان دي او دی باندې پوښ. او بعضی مفسرین وی چې دا عطف تفسیری دی. تورات کې دو صفاتونه د کتابمو د فرقانمو ځکه د حق او د باطل مسک فرق امر اوستم. لعلکم تعتدون دیر پاره سے تاسو پسم الله روان شي کتاب میں دیر پاره درکو. و اذ قال موسی لقومه دا پنځم انعام دی. نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی تا توبه وباسي ځکه ظلم وکړل او د سخینه مخده جوړ کړل نو اوس الله تعالی ته توبه وباسي. نو توبه دا فقتلوا انفسکم. نو بعضی مفسرین وی چې دا فقتلوا دا تفسیر در توبه د پاره او په دین موسوی کې مطلقاً د مرتد سزا او قتل مطلقاً د مرتد سزا او یا صرف د دې په حق کې دا سزا مقرر شو دا کدا مرتد شو کنه چې د سخی عبادت وکړه نو تاسو یو بل قتل کوي او زمون شریعت کې دا سره من بدل دینه فقتلوه نارینه ته ودرې رځ مهلت ورکی او کاغه مهلت نه بعدم دې مطمئن نشه نو حکم دار قتل کې به یا د غرنګ شادي شوده او زنا وکړه ثابت بالبینه وګرځیدا نو دلته مرجم ورکی. نو بعضی صورتونو کې دلته یا عمدن قتل وکړو نو د عمدن قتل سزاوم قصاص ته. اوس دا خبره معافی سره نه کیږي لیکن معافی نه چلیږي خامخا قتل کې نو دغه سید موسی علیہ السلام په دین کې د مرتد سزا قتل خبر باندې پوښ. او بعضی مفسرین وینا توبه ځان لوا التوبه الندم چې تاسو پیمانته اختیار کړئ الله تعالی ته رجوع کړئ دا فقتلوا دا متمم د لپاره د توبه نو تاسو د توبه تکمیل داله چې یو بل قتل کړئ. نو اوس چې چا پکې د عبادت د سخینو کړي نو د قتل کې هغه کسان چې د سخی عبادت کړو نو موسی علی السلام ته دی چې دا وړه ګرانه ده ځکه دې کې د چا پلار دی د چا زوی دی د چا وراره دی خپل لا چې ته ګور څنګه قتلو الله تعالی په وریز راوستا او تیاری په جوړ کړه بدې د سر نواله تر ماقام لګیو یو بل به قتل کو. موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الله تعالی ته جړه شروع کړه چې الله بنی اسرائیل ختميږي الله په رجوع د رحمت وکړه چې بس دا کم قتل شو دې مم معاف کړی دی او چې دا کم پات شو دې مم معاف کړی دی. او امام مظهری وایي چې او یا زره بنی اسرائیل سحر نه تر ماقام قتل شو دا امام مظهری لیکلی دی. و اذ قال موسی یا کاغو کله چې وی موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم تا یا قوم زما قومه انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی انفسکم پخپل ځان باندې باتخاذکم العجل بسبب اتخاذکم العجل الہ و معبودا د دې وجنا چې تاسو جوړ کړی د سخینه الہ و معبود. ابن عباس وی دا لحمن دمنو مجاهد وی چې نه لحمن دمن نو. فتوبوا تاسو توبو باسی الى بارکم الى خالقکم خپل خالق او خپل معبود تا. فقتلوا انفسکم نو قتل کې خپل ځانونه یعنی تاسو حواله کې ځان قتل تا. ذالکم ای القتل والتوبه دا قتل او توبه خیر لکم ډیر بهتر دي تاسو د پاره من الاصرار علی المعصیه په ګناه باندې د ټینګ پاتې کېدونه بهتر توبه ده. عند بارئکم پنځ د خالق او پروردگار تاسو فتاب علیکم نو رجوع د رحمت وکړه الله تعالی تاسو باندې. دا خطاب دی
لاولاد المقتولين د مقتولین اولاد تا او یا لمن بقي منهم بدعاء موسی چې د موسی او د هارون علیهما الصلاة والسلام چې په دې په دعا په برکت کم بني اسرائیل پاتې شو نو دا هغه ته خطاب دی فتاب علیکم نرجو د رحمت وکړه الله تعالی تاسو باندې انه یقینا دغ الله تعالی هو التواب توبه قبل انکه دی الرحیم او رحم کوم کرے واذ قلتم یا موسی او یاد کړئ هغه وخت کله چې ویل تاسو نو دا اوم د شپږم انعام دی نو اوس دا انعام دا قایل سوق دی موسی علیہ السلام خدای له دغه راړه دا تورات راړه چې کله راړه نو دوی یې واقعتا دا د الله کتاب دی او کنا من خدا هغه پورې یقین نکو تر څو پورې چې مونږه الله تعالی خبرې نه اوریدلې او مونږ لیدلې نه الله تعالی نو موسی علیہ السلام یې زدا خبره به موشي نو او یا کسان بنی اسرائیل غوړه کړل چې غوړه کړل نو هغه بوتل ځان سره کوی تور تا چې کوی تور دې کله بوتل الله تعالی سره خپل خبره وکړي چې خبره وکړي نو دوی وی چې دا کوم ته پتاونه لګي چې دا الله او کدا سوق اله مونږ یقین کوو چې مونږ په خپل الله وینو نو بس تندر پر مړ شو په ځای باندې ټول هغه غټه ګستاخی وکړه غټه بے ادبی و نو دا هغه واقع الله تعالی ذکر کوي نو دا قلتم یا خدغه او یا کسان دي جمهور وای دنه دغه او یا کسان مراد دي واذ قلتم یا موسی یاد کیا هغه وخت کله چې وې تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام دا بنی اسرائیل دا ډېر بیډنګ قوم ګور داسې نو یا رسول الله یا نبی الله اره کې سو یا موسی ته دا د مشران دي او چې کوم ځای خبره کوي نو لنګ راړي لنګ تاسو ګورئ د ابتدا نه شروع شو تر انتها پورې چې کوم ځای د بنی اسرائیل واقع ده نو لنګ برازي ګورو واذ قلتم یاد کې هغه وخت چې اول تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن یقین هرگز مونږ یقین نکو تصدیق نکو لکال اجل قولک استاد وینا د وجنا چې او دا د الله کتاب دی حتا تر دې پورې نر الله چې اوینو مونږ الله تعالی جهرتن عیانا مخامخ الله اوینو فاخذتكم الصاعقه ونستا سولر تندر یا ته مراد تندر دی یا صيحه جبريل او یا ته مراد مرګ دی وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو قتل ينظر بعضكم الى بعض كيف يقع ميتا ينظر بعضكم الى بعض كيف يقع ميتا بعض ببعض تقتل چې د څنګه مړ کیږي يخدي لکه ګرمه کوي وانتم تنظرون او یا ينظر بعضكم الى احياء بعض بعضو بد بعضو ژوند کېدو ته قتل چې د څنګه ژوند کیږي وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو قتل یو بلتا ثم بعثناكم نبي را پور تکړه مون تاسو به دعاء موسی موسی علیہ السلام الله تزاری او جړه وکړه چې اے الله کتا دې هلاکول نو مخکې به هلاک کړو اوس دې هلاک کړل نو بنی اسرائیل به وایي چې زموږ مشران دې بوتل لوال تر مړ کړل رااله نو زه باغې تاسو جواب ورکوم نو الله دې را ژوندې کی نو هغه دوباره را ژوندې شو نو بعض علما وایي چې دا موت العقوبت دا موت الاجل نو دا اعتراض نه واردېږي چې د مرګ نه بعد خو دوباره ژوند نشته دنیا کې خو دوباره پیدا کېدل دا خو په آخرت کې پیدا کېږي نو هغه د موت الاجل نه بعد نشته دا موت عقوبت او دویم اعتراض پیدا و چې د مرګ نه بعد د دې ادا مکلف پاتې شو ځکه د مرګ نه دغه مشاهده وکړاس خیال لري نو وینا بعض علماء وایي چې دا موت العقوبت او ایمان چې استراری ګرځي د عالم الغیب مشاهده کوي هغه موت الاجل کې کوي موت العقوبت کې نه کوي نو د مرګ نه بعد هم دې مکلف او ایمان د دې اختیاري وو او دې باندې پوښوي خدا مرګو نو د دې وجنه د بنی اسرائیل په حق الله تعالی بعثناکم وی او چې موسی علیہ السلام الله تعالی ته فرمایل چې رب ارنی انظر الیک قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما
جعلوا دكا وخر موسى صاعقا فلما افاقا التبا حسن دی ویلې افاق ویلې دی نو افاق يفيق افاقه د بهوشانه هوش کې راتلل او بعث يبعث بعثا د مرګ نه بعد دوباره پیدا کېدل دا دوه مسکه فرق شي ثم بعثناكم بیا پیدا کړی مونږ تاسو من بعد موتکم ورستو د مرګ تاسو نه یوما وليلتن چې یو ورځ او یو شپه د مړ پراتو لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ وظللنا علیکم الغمام دا اوم انعام دی مبارک الله تعالی دې ته حکم وکړو چې تاسو بځئ فلسطین ته التبا عمالقو سره جهاد کوي خپل آبائی وطن بداغینا رازادوي چې دې کله نږدې شو د عمالقو تذکره وریدا چې دا قوت والدي دا ډېر طاقت والدي د سره جدید اسلحې دي نه دا بوزدل قوم او بل ټول مردې د فرعون غلامای کې پاتیو دا غلامیت ولزین دا انسان چیرې مزادینه قبلې او نه د آزادۍ لپاره جدوجہد کوي نو د ډیره زمانہ غلامان پاتیو بوزدلی په کې فرعون راوستوا نو دوی چې مونږه خدا کار نه کو فذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون موسی علیہ السلام ته پوښتنه استغفر پوښتنه مونږ دا کار نشو کولای مونږ بدلته ناسیو الله وخا بس الله تعالی ولا سزا ورکړه میدان تی دا یو میدان دی د مصر او د شام مسکه دی او بعضی مفسرین لکه امام الله اشرف علی تانیسی رحمت الله علیه فرمایي چې دا د فلسطین او د قنصرین مسکه دی او نو دا دیارلس یا 14 کیلومتر لري او لس فرسخ او دا نو دی کې الله تعالی دې راګیر کړل نو دې په ټول روانو نو چې تر مازیګر به کم سفر وکړ سار بیا کزه چې کم ځانه به شروع کړو پدا نو دا دې د لپاره عذاب او د موسی او د هارون علیه السلام لپاره عذاب نو لکه جهنم چې دا کافرانو د لپاره عذاب دی خود مالک چې کومه فرشته جهنم د خزانه النار دا غي د لپاره نه دی او باوجود دي الله تعالی به احسانات کول نو سزا مور کولا نو الته خو میدان کولا آبادهونه نو سورې پکارو الله تعالی په نارسپینه وریځ راوستا سپینه وریځ چې تیارم نه جوړي او نورم د فکی نو دوی ته وګیو او خوراک اسکر تقاضا پیدا شو نو د خوراک د پاره الله تورنجبین او مرزان ورکړه دا یو خوب شو تورنجبین نو دا په بوټو باندې سحر را ورېدل لکه د پرخه پشان او مرزان به خو خواږي ګرځیدل خو خواږي وایي نه دا بل نعمتو نو دی با خورل او نو دی او بیا ورپسې مرز کو ګاله شو کړې تلته کې نو وګ په کاروي موسی عليه السلام تعالی دا ګټه چې کوم امثال دې ګټه لرو بغاو نو بده نه دولس چې روانه شوي ار یو قبيله ځان لچینه لکه دا هو بني اسرائیل بل چې وګم نسکلي بیا به ځان تاسو مې ولسی سوي بار کې ندا په الله تعالی انعاماتو اوس هغه انعام وي نو جیل کې هو بجلی ساتي خو هغه خو خوراک کا کوي کنه ندا ردی سزا وا والله والانعامات امر وزللنا او سوركم عليكم پتاسو باندې الغمام السحابه د وریزي وانزلنا او نازل کړل مونږه علیکم پتاسو باندې المن من تورنجبین حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعين کم اپیجنې دا معصومه یو ګور دا دوه قسمه کنا دا معصومانو ته پیرانو ټوپای وي دا چې خریړې وته مونږ پښتو کې وایو دا څه څه وایي خریړې هغه پاسه په ټوپای باندې پراته نو دا ګور یو پشم کیږي لګي مرګي کیږي نه چې کوم صحیح وي نو دا الکمأۃ عربه کې دیته وي الکمأۃ من المن نو مفسرین او محدثین یو معنا دا کوي چې دا کمأۃ دا هغه من دی
چې کوم الله بني اسرائیل باندې نازل کړو دا داغي یو بقایا د چې الله دې امت لور کړی دا او د دې اوبو د سترګو لپاره شفا نظر وسره تیزي چې دا نه ټول کې او د دې نه اوبو دې رو باسي له سترګو کې چې د سترګو بیماری او سره حدیث و ما او شفاء للعين او سو کوئی چې من په معنا د احسان دی نو بدام یو احسان دی دا او دا ډېر ذایقه والا شي د تاسو د خړلې دا ډېر بهترین شي دی انده خلیخه بیا راځم سره وانزلنا او نازل کړل مونږه علیکم پتا سو باندې المنا تورنجبین والسلوى الطير السمانا صاحب د جلالین دا معنا کړی دا الطير السمانا بټیر ملزان وته وي والسلوى ملزان کلو نو امام رضی او قاعده لیکلی دا چې کوم ځای کې امر راشي او هغه حکایت وي د حالت د سابقونا نو التب قلنا مقدر وي سموي چې کوم ځای کې امر راشي او هغه حکایت وي د حالت د سابقونا نو التب قلنا مقدر وي وقلنا لهم او وقلنا لكم تاسو ته کلوا خورئ من طیبات ما رزقناکم طیبات نیا حلالات او دوی معنی ده مستلذات چې حلال وي او خوندور وي نو هغه ته وي طیب دا دواړه صفاتونه به پکار وي کلوا خورئ تاسو من طیبات ما د پاک او د مزیدار او حلال هغه سيزونو رزقناکم چې مونږ درکړي تاسو ته خو ولا تدخروا ذخیره اندوزی مکوئ نو دې ذخیره اندوزی شروع کړه نو دا هغه وخت نه د دې غوښو ستا کېدل شروع شو وایي که دې ذخیره اندوزی نه وکړي نو د غوښو ستا کېدل به پکې نه او دې بني اسرائیلو موږ له دا تاوان وکړو چې د غوښو ستا کېدل شروع شو او د ذخیره اندوزی مکوئ وما ظلمونا او دې ظلم نه دی کړی په موږ باندې یعنې دې وجې په موږ خو څه ظلم ونه کړو په ځان یې ظلم وکړو د دې نعمتونو نه محروم شو ولكن كانوا انفسهم لیکن دوی په خپل ځان باندې ظلمون چې ظلم وکاو بالکفر والاستبدال واذ قلنا ادخلوا هذه القريه نداد بل واقعا ده او شاه عبد القادر سے رحمت الله علیه فرمای چې دا د زمانه د میدان تیه ده چې د میدان تیه کیو نو دی ارستو تفصیل راشي واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد نورور یو قسم خوراکي کو پت تیارې کو نورې ولو چېړې ولو موږ له خورور پیاز او بنډای او داسې څه نه پکار دي ترکاریانې دا د دل د اوستل پکارو چې په دې ماړه کړه نو بار کې نو وای چې دا موږ له خدای داسې څه نه پکار دي نو الله تعالی وته چې داسې څه په مشقت ملاويږي ځکه ته پوښ نو البته د میدان تی خو شکه یو خارو اریو شو متعین د قران کې چې د خار د کوم شي الته تاسو مزدوري کوئی نو دا به ته ملاويږي وایي نو اوس د دې تعویل مطابق زیات نه زیات بداو وای چې ابتدا د قصې الته رستو راغلی دا وایي قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد خیال لري او اخیرنه یې سیدل ته د نوې دي قران سره د قصو کتاب خو نه او نه د کې اهتمام سره قصې بیانېږي قصه خو برای قصه نه کیسه برای عبرت بیانېږي دا څه مسله نه ده او جمهور مفسرین وایي چې نه د دې مصر نه مراد هغه مصر دی چې د کوم د فتح کولو لپاره دی راغلی نو دا خو چونکې غلامانو څلوېښت کاله دې میدان تیه کې تېر کړل دغه دوران کې موسی علیه السلام هم وفات شو هارون علیه السلام هم وفات شو یوشع ابن نون هغه د موسی علیه السلام نه بعد پیغمبر و وإذ قال موسی لفتاه د فتانه مراد د یوشع ابن نون دی او بعض مفسرین وی یوشع ابن نون ابن افراثیم ابن یوسف یوشع ابن نون ابن افراثیم ابن یوسف تاریخی روایت دی نو د یوسف علیہ السلام په اولاد کې روان دی نو هغه پیغمبر یوشع ابن نون او بل هغه کم چې بخوانی مشرانو هغه وفات شو یو نوې نوجوان یو نوې طبقه پیدا شو چې دوی په آزاد ماحول کې تربیت کومونته نو د دې سوچ آزادانه او یوشع ابن نون د دې کې ملکه سیستم جوړ کړ چې د خاندانونو کړل او د ار یو خاندان د پاره یو مشر جوړ کړ ورته چې تاسو فیصله وکړي دغه مشر خو کله د فیصله تاسو ته به منظور نه و
او فیصله نه کېده نو بالاخر دا فیصله به واپس راځي یوشع ابن نون ته هغه به بیا فیصله کوي دا به حرف اخیر وي نو د هغه سیستم د وجې په دې کې ازادۍ والا تصور پیدا شو یوشع ابن نون دی ځان سره واغسته هغه خار ته لاړل چې د کم خار د فتح کول الله تعالی ویلو نو دا کم خار دی نو با عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې دینه مراد بیت المقدس دی او امام سدی وی چې دا اریخا خار دی بهر کې دی ال تلال نو دا جمعه ورځ وا ورپسې را روانه و د هفته ورځ اوس د هفته ورځ باندې د معظم وا د يهودو په دین کې په دغه ورځ قتال حرام او دا نور پر وته والو نو الله او لغم ته علاقه فاتح او فتح کېدو نشان من الله تعالی ته سوال وکړو چې الله دا نور ماته ایثار کې چې دا علاقه فتح کم لکه دار نیمګړي په سبا خو جهاد کول نشو الله تعالی ورته نور ایثار کړ نو هغه علاقه فتح کړ وای دا هغه واقعیا ده دار میدان تیه نه بعد ده نو بهر کې بیا مخ کې ده او یا رستو ده و اذ قلنا او یاد کیا هغه وخت کله چې ویل مونږه ادخلوا داخل شي هذه القريه د خارتا دا یا دغه اړیو چې او یا ته مراد دغه خاص ته چې د کم د پاره دی راغلیو فکلوا منها نخری تاسو منها دغه خارنا حيث شئتم چې کم ځای کې تاسو خوخی رغدن اکلا واسعا فراخا ودخلوا الباب نو د دې الباب نه مراد یا خو ته مراد باب القريه دی او یا ته مراد باب المسجد دی نو کباب القريه دی او کباب المسجد دی بهر کې دا سجدن د حال مقدره دی د حال مقدره دی نو دوی ته الله تعالی دوا ادب وخول یو ادب قولی بل ادب فعلی چې تاسو دی دغه ته وردن کیږي دی خار ته او بعض مفسرین دا لیکلي دي کله باب نه مراد باب القريه شي نبی سجدن په معنا لغوي سره دی چې تاسو دی کلی ته داخليږي نو عاجزه سره داخليږي عاجزه سره او کله باب نه مراد باب المسجد شي نو دې سجده بالمعنى المصطلح مراد ده چې دغه اصطلاح او حال مقدره ده چې تاسو داخل شي په داسې حال کې چې تاسو لپاره مقرر کړی شوی د سجده کول په دغه مسجد کې تاسو پوښتنه دا فعلی ادب عاجزه سره زی بل قولی ادب وقول حطه چې الله زمون ګناهونه مونږ ته معاف کړي نو کله شاه عبد القادر سره رحمت الله علیه رائے والو چې دا میدان تی خبره ده نو بیا د حطه سمانا ده نو دا حطه دا سوال د دې خبره چې د دې طعام په بدله کې مونږ له دا راکې نو دا یو ناقدری و نو د دک ګناه سوال مراد ده دا ګناه او کچر در جمهور رایوالو چې دا ودانتینه بعد واقع ده نو بیا د دې چې کوم انکارونه مشرانو کړو جهاد نه کو نو د هغه معافي مراد ده هغه او د جهاد په ټیم کې الله تعالی دعاګانې قبلې نو ځکه ورته دا وکړو نو دا دومره عجیب قوم چې دا قولی ادب بدل کړ او فعلی ادب بدل کړ قولی ادب څه بدل کړ نو دې ته الله تاسو حکمتون وایي نو دی تبدیلی وکړه نو تبدیلی دا وکړه چې امام بخاری رحمه الله هغه امام مسلم امام بخاری دوه روایت نقل کړي دي چې د حبتن فزوی حبه فی شعیره موږ له غنم په کار دی په وګو کې او امام حاکم وی چې دی حقا سمقاء نو دا سمقاء یا سمرا دا د غنم ورنګ ته وی چې دغه څه غنمونه موږ له په کار دي او حدیث کې مرادي اتیناکم فحینا وحیاکم ولولا الحنطه السمراء لم تسمن عذارکم دا د واده په موقع صحابیاتو د اشعار وی دا هغه اشعار مطلب پوښوي لولا الحنطه السمراء لم تسمن عذارکم عذارا ای باکراتکم نو مع ان دا د حاکم قول دغه چې هغه حتی سمقاء وي معالم التنزيل ولوي چې حنطه حمراء دا الفاظ وي نو دا خو محمول دی په اختلاف د قائلینو چا به یو لفظ وي چا به بل وي دا هغه قولی ادب کې تبدیلی وکړه او فعلی ادب سو فعلی ادب دا چې سر ټیټ کې عاجزای سره زی نو حدیث کې را دي پیغمبر علیه السلام فرمایي ابو هريره د حدیث راوی دی و انهم دخلوا متزحفين على اواكهم دا سه روانو دا ماشوم څنګه روان دا سه روانو دا الله دې صبر دی
وَإِذْ قُفَكُوا وَدُخُلُوا الْبَابَ او داخل شي تاسو دروازه تاسو جنن پدا سیال کی جا جزی کون کی وقولوا اوای تاسو حطه مسألتنا حطه اے ان تحط عنا خطايانا مسألہ زمونږ دادا چې معاف کې مونږ ته الله تعالی ګناهونه خپل نغفر لكم خطاياكم معاف بکو مونږ تاسو ګناهونه تاسو دا جواب امر دی او یو قرات یغفر لكم او بل دے تغفر لكم خطوایا اصل کس رے جمع خطیئتن اصل کس رے خطوا یہ او نبی آپ کے کم قانون لگے دلے شرائف والا نو خطوا اے اوشو بیا اوادمو والا لگے دا دو امزید یو پاک مکسور دا نو ثانی یا سر بدل الواجب دی نو خطوا ای یوشو اس وقت کم متوجہ دے اس وقت رخایا والا متوجہ دے حمزہ را لدالے پہ مفاعل او دیا مسکے نو یہ مفتوحی سر بدل الواجب دی خطوا یا جوش بیا قالو لیکن خطوایاش بیا دیر کڑے دیا نغفر لکم ما بکم تاسنا خطوایاکم گناون استاسو وسنزید المحسنین ثوابا او سین برای تاکید دے برای استقبال نہ دے یقینا منبز زیاتو المحسنین المخلصین دے اخلاص کون کو دپارا ثواب دے اخلاص کون کو دپارا ثواب بزیاتو فبدل الذین ظلموا قولا ندا بدل یا استبدل د دې پسیله کې با راځي او دا مدخول دبا متروک وي مدخول دبا متروک وی او چې دا کم مدخول د بانی نو دا ماخوذ وی دا سوی ماخوذ وی نو وګوره دلته فبدل الذين ظلموا نو پس بدل کړه هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړل بالقول الذي قيل لهم دا هغه وینا په بدل کې چې ویل شي و دویتا نو دا هغه وینا په عوض کې بدل کړه قولا آغا وینا غیر الذي چې دا غیر و دا آغا وینا نا قیل لهم چې دی تویل شوی وام یا خو تبدیل دا سو ہے آیت بانی پوش فبدل الذين ظلموا پس بدل کړه آغا کسانو چې ظلم کړل بالقول الذي قیل لهم دا آغا وینا چې ویل شوی و دویتا نو دغه وینا بدل کړه قولا دا آغی وینا سرا غیر اللذی چه دا غیر و دا آغی وینا نا چه دی تویل شوی و نو چه دا کم ور تویل شوی و نو دا بدل کرا فا آغی وینا سرا چه آغا غیر و دا ویل شوی نا تاس پوش او بعض مفسرین سان تقدیر رو بس فبدل الذین ظلمو پس بدل کرا آغا کسانو چه ظلم کرده وینا فقالو قولا اگر تو دا سر بس نو اوی دی ظالمانو قولا آغا وینا غیر اللذی چه آغا غیر و دا آغنا قیل لهم چه ویل شو و دویتا نو دا غیرو چونکہ متوغل فی الابهام دے نو باوجود دے اضافت الالمعرفین نمعرفہ کی گی نو ذکر دا قولا نکری دا پارا صفت جوڑ شوی دے اگر چه دا مضافت الالمعرفہ فقالو قولا نو اویل دی ظالمانو قولا آغا وینا غیر الذي چې دا غیر و خلاف دا غوینانا قیل لهم چې ویل شو دویتا فانزلنا ننازل کمونگا علی الذین فآغ کسانو باندې ظلمو چې ظلم کړل فانزلنا علیهم ویل پکاو ځکه یو پیر خدا اسم ظاهر ذکر فبدل الذین ظلموا دوباره ذکر کول ته ضرورت خدا دوباره ذکر کا امام بیزاوی او قاعده ذکر کړی چې کله حکم لګي په مشتق نو علت د حکم مبدا د اشتقاق وي نو چې دوی باندې دا فانزلنا على الذين ظلموا لظلمهم دا علت ته اشاره وا ځکه دوباره دا ذکر کوم فانزلنا نازل کومونګه على الذين پاک کسانو باندې ظلموا چې ظلم کړل رجزا من السماء ابن عباس وی كل رجز في القرآن فهو العذاب ودلته د مراد طاعون دی وبای مرض دی طاعون په الله تعالی را واستو او حدیث کې را دی حضور پاک فرمایي چې دا طاعون د نه منونکو لپاره عذاب وي او د منونکو لپاره رحمت وي فانزلنا نازل کومګه علی الذین
په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی رجزا من السماء عذابا من السماء عذاب د اسمان نه او رجز په اصل کې هغه څه ته وایي ما يتنفر منه الطبايع چې د انسان طبیعت ته نفرت کوي ګندګۍ ته ویل شي بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم الدائم په سبب د همیشه فاسقوالي د دوی چې همیشه به فسق کوو وإذ استسقى موسی دا اتم انعام دی او دا واقع د میدان تی تفصیل ما ذکر کوم وإذ استسقى کوم وخت چې طلب وکړ د ابو موسی علیه السلام لقوم د خپل قوم د پاره فقلنا نو اول مونږه اضرب بعصاک او خپل امسا سرا الذي اعطاك شعيب امام مظهری لیکلی دی چې دا هغه امسا دا اسرائیلی روایت تی چې کومه د آدم علیه السلام د جنت نه راوړې وه او دا نسلن بعد نسلن انبیاو کې را روانه وه شعیب علیه السلام ته راورسېده شعیب علیه السلام نه موسی علیه السلام ته میلاو شوه وایي دا هغه امسا ده فقلنا اویل مونږه اضرب بعصاک اووخه په خپلې امسا سره الحجر او الف لام عهدي دی الذي فر بثوبک دا هغه کاڼی چې د موسی علیه السلام هغه جامې تختولې وې بخاري کې روایت دی چې د بني اسرائیلو او موسی علیه السلام باندې تهمت لګو چې د باندې قدرت بیماری ده خصیتینو الله تعالی خو پیغمبر عیب ولا نه پیدا کوي نو دوی ته خول چې ګوره عیب پکې نشته او دوی چې لامبل دی به یو ځای ګډوډ لامبل یو بل سره موسی علیه السلام به جدا لامبل ډېر حیادار انسانو نو دوی دا دې زمونږ نه جدا څه کلام بي چې دا مسله ده نو موسی علیه السلام یو ورځ لامبل په کاڼي باندې جامې کېښودې او چې څنګه غسل نه فارغ شو او جامو ته لاس کو بس کاڼي منډه کړه موسی علیه السلام ورپسې ثوبي یا حجر ثوبي یا حجر ته یقین حاصل شو چې موسی علیه السلام باندې دا بیماری نشته نو دا هغه کاڼ موسی علیه السلام ځان سره نو بیا امام د دې پورې خو حدیث کې راغلی دی د امام مظهری سره جمله سیوا کړې ده بعض مفسرین په وینا چې دې کان هغه ټیم د جبرئیل وی چې دا کان ځان سره او دا چې دا خو دین ورپسې ګډ کوه نو دا من وسلو اخره او دې چشمون ورپسې وبس کا بس جون بری خطرېږي واشربو او اسکای تاسو خوراک کوي چې کا کوي مر رزق الله د رزق د الله تعالی نه نو رزق د الله خوراک هم دی او اسکا کم دی ولا تعثوا فی الارض ندا عثیا امام بیزاوی وی چې دا عثیا اگر چې غالب استعمال فساد کړي په معنا د فساد راځي خو کله کله دا په غیر فساد کې استعمالي لکه ظالم دی او متعدی ظالم دی ته داغه مقابله وکي دا د ظلم بدله خو ظلم نه دی عثی کله کله دغه ځای استعمالي کله یا دغه رنګ کله کله د عثی په هغه ځای کې استعمالي چې هغه شی ظاهرا فساد وي خو متضمن وي اصلاح لرا لکه د خضر علیه السلام هغه ماشوم قتلول کشته نه تخته ماتول دیوال سمول خو بهر کې ظاهرا هم اصلاح وا نو دې کې عصي استعماليږي نو کله کله چونکه د غیر فساد په معنا کې عصي مستعمل دی د دې وجه ور سره قید لګیره د مفسدين نو بعض مفسرین معنا کوي لا تشیرون آسان معنا ولا تسيرون مگر زي تاسو لا تسيرو مگر زي تاسو فل ارض پزمکه کې مفسدینا فساد خورون کې واذ قلتم وكل چويل تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز بم صبر نکو زمون پنځ دالن راضی د پاره د تاکید فی نفی المستقبل او معتزله وی دا راضی د پاره د تعبید د پاره تاکید د پاره نه ځکه دا غي مسله په بنا ده رؤیت د باری آخرت کې لن نصبر هرگز بم صبر نکو علی طعام واحد پیو خوراک باندې نو دا خو یو نو من او سلوى دا خو دو نو محمد ابن قاسم وی چې المن یوکل بالسلوى والسلوى یوکل بالمن دا به یو بل سره خوړې شو یو بل سره خوړې شو لکه اوس چې ته کېچپ کې ځای څه شي اسیزونه ملاوي کې خلک پیدا کېچپ کې خوري کړ بس برګر دې کړه دا شي نو دا سي زونه مو
نه دا به دواړه یو ځای کېدل او خوړې کېدل به نو په دې اعتبار سره یو طعام شو په دې اعتبار سره یو طعام شو او یا وحدت بالنوع مراد دی وحدت بالنوع مراد دی لن نصبر هرگز به صبرونو کومونګه على طعام واحد په یو طعام باندې فدع لنا اغوړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا نو ته په دې رب نه دی ربنا نه وي ربک یخرج لنا چرو باسی زمونږ د پاره مما تنبت الارض اغه سيزونه چرا زرغونوي ازمکا من بقلیا دا من بیانیه ده من بقلیا ترکاریانه وقصائها بادرن او دا تریتم وي طرفی جره وفومها او اوگا وعدسها او دالونا وبسولها او پیاز دا سيزونه دي کوم راکی قال اول موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي صدقوا زمانه ګورا تاسو د دې بهتر شي په بدله کې دا بیکار سه ګورا کوئی ساجيب قومي اتستبدلون آیات تاسو بدل کې اخلي الذي اغسد هو ادنى هو خصو چې هغه ډیر بیکار دی بالذي فعوض دا غسیس کې هو خير و اعلى چې هغه ډیر اعلی دی چې هغه من او سلوا دی على اول خير دي لكونه بلا تعب في الدنيا وبلا حساب في الاخره والدنيا کے مشقت پکې نشتا او آخرت کې په حساب نشتا نو خود دا بهتر دی او دا تاسو چې سغواړی نو یو خو بدی د پاره دنیا کې مشقت تیروي او هغه دې خو پکې وکړل آخرت کې به حساب ورکړي قال اول موسی علیہ السلام تستبدلون آیات سو بدل کے اخلی الذي اغسز هو ادنا چ ډیر بیکار دی بالذي ندابا مدخول متروک وی کنا بالذي فعوض د اغسز کی هو خیرن چ ډیر بهتر دی اهبتو انزلوا کش تاسو مصر من الامصار یو خارتا بس یو خار د خارونو لکه دا چې نو خار کې ملاويږي فإن لكم يقينا دستاسو د پارا ما سألتم من النبات آغا ترکاریانه چې تاسو غوښتي وضربت عليهم الذلة والمسكنة نو دا ضربت دا ماخوذ دی یا د ضرب القبتين او ضرب القبه دا ویل کېږي خیمه ټکوال نو څنګه چې دا خیمه دا محیط وی بما فيها فاغه سباندې چې د خیمه کې دن نه نو دک رنګ دا ذلت او مسکنت په دې يهود باندې داسې محیط ګرځیدا دې باندې پوښ او یا دا ضرب السکه على الدراهم مشتق دی چې کله دا درهم وي د زرو او د پاسه په د چاندې ټاپو وهل شي او دا ټاپو بیا ردینه نه لرکیږي څنګه چې دار دې سره لازم وي د درهم سره دا ټاپا دک سے دا ذلت او مسکنت دار دې سره لازم دی تر قیامت پورې بدار دې نه لرکیږي او ایو صاحب د جلالین هم دا معنا کوي چې دې باندې دا ذلت او مسکنت لازم دی لزوم السکه للدراهم لکه څنګه چې دا ټاپا د درهم سره لازم وي نو اوس دا ذلت کوم ذلت دی او مسکنت کم یو دی نو دا ذلت دینا مراد دی فقر نفسی د زړه فقر وایږي په او د مسکنت نه مراد د ظاهری فقر یعنی دا د زړه فقیران دي چرته به هم مالند شي چرته به هم نو مالند شي او ظاهرا مسکنت ته زړه کیندلې جامې باچي زړه پیزارونه به استعمالي ځان به عاجز کار کوي او بعض مفسرین وایي چې د دې ذلت نه مراد جزیه او خراج دی او مسکنت نه مراد د فقر دا دواړه په لازم او کته وسوه چې د اسرائیل د موجوده حکومت دا نو دا غرور دی په ټوله دنیا باندې قبضه کول غواړي دا دی باندې پوهیږي نو ظاهرا خدا ډېر اعلی روان دي د یوول خدا حقیقتا يهود دینه دا سیاسي يهود دي مذهبي يهود دا نه دي دا دی باندې پوهیږي او بهر کې دې سره ته اعتراض وکي نو اصل کې ردی دا حکومت دا خود ټرمپ کا مرهون منت ته زته د امریکا د دې د شان د لاس لري کې او بیا دې دوه لته وي دا اسم نه دی تر اوسه پورې خو د دنیا په نقشه کې ردی نومم نشتا او نه اکثر ممالکو تسلیم کړي دي او چون کې ردی شاته امریکا ولاړه نه د هغه پښپناه د وجنه
دیت ظاهری حکومت او سلطنت ملاو دے ورندار بادشاہی نه دی تاسو پوه اعتراض نه واري وضربت عليهم الذلة تاقو على شدوی باندې الذلة د ذلت والمسکنة د فقیرای وباءوا بغضب نو صاحب د جلالین وی رجعوا واپس شدی بغضب من الله فغصی د الله تعالی سره یا استحقوا مستحق شدی د غصی د الله تعالی ذالک الضرب الله تعالی د تورات آیات مراد دی ويقتلون النبيين او قتل کول به پیغمبران بغیر الحق في اعتقادهم بغیر د حقنا په اعتقاد د دوی کې نو دته وی حال مؤکده ځکه قتل د انبیاء د وی بغیر حق نو دا ورپسې بغیر حق نه وی تاکید دی او څه د پاره وی چې دا بغیر حق د دې په عقیده کې مو دای بنداوي چې دا مونږ ناروا کو او بس کو به او امام مظهری لیکلی دي چې په یو ورځ کې او یا زره انبیا دې قتل کړي دي بار کې یو روایت اگر نقل کړي دي ويقتلون النبيين قتل کول به پیغمبران بغیر الحق بغیر د حقنا ذالک الكفر والقتل وګوره یو ګناه د بل ګناه د لپاره سبب وي وایي نو د کفر او د قتل د پاره سبب سو بما عصوا په سبب دی چې نافرمانی کول دوی وکانو یعتدون او دوی چې د حد نه تجاوز کو د حد نه په ار یو کار کې تجاوز کو د دې وجنه کفر او قتل د انبیاء کو ان الذين امنوا والذين هادوا نو اوس الله تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي او ټول ډلو ته الله تعالی ذکر کوي که يهوديان دي که نصارا دي که صابئين دي نو دا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين دا مبدل منه دي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا دا تینا بدل دي مبدل منه سره دا بدلنا دا اسم دي فلهم اجرهم عند ربهم دا ورل خبر دي استاذ ویلی دی المبتدا اذا تضمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر چې کله مبتدا متضمن وي معنا د شرط لره نو دا هغه په خبر باندې دخول د فا جائز دی نو بیا دا هغه سلور صورت لري چې کوم ځای کې مبتدا متضمن وي معنا د شرط لره وذلك الاسم الموصول بفعل او ظرف او النکرة الموصوفة بهما دا آغا اسم موصول دی چې صله فعل وي لکه دا دلته چې راغلی دی یا آغا اسم موصول دی چې صله ظرف وي یا آغا نکره ده چې د هغې صفت وي فعل یا آغا نکره ده چې د هغې صفت وي ظرف دا څلور واړه متضمن دي معنا د شرط لره نو په جواب کې بیا فا راتلی شي او بیا تاسو ویلي دي ولیت ولعل مانعان بالاتفاق چر دې دوړو په خبر باندې فا نشي داخله ده والحق بعضهم ان بهما او بعض دلته امام سیبوی مراد دی د کافی دی عبارت کې نو بعض یې امام سیبوی هغه دا انم یو ځای کړه د لیت د لعل سره چې څنګه داغي په خبر فانشي داخله ده نو دلته نشي داخله ده نو مونږ وی چې دا التا ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم نو امام سیبوی دا جزا دا خبر نه دی خبر خدا لا ينفعكم الفرار فانه ملاقيكم خو دلیل د جزا دی ا دې باندې پوښ نو دا او جمهور وایي چې نه د ان په خبر فارت لشي لکه دلته وګوره فلهم اجرهم عند ربهم ان الذين يقيننا كسان امنوا ایمان راولل والذين كسان هادوا یا خدا لفظ عربی دی د باب نصر ينصرون احد يهود هودن ان هدنا الی قران کې راغلی دی به په معنا را توبه سره او دې ته يهوديان څه کوي چې دې توبه وباسلې و د عبادت د سخینا او یا د هادو دا عجمی لفظ دی نو دې ته يهود څه کوي چې د یعقوب علیه السلام مشر زوی يهودا يهوزا صحیح او چې کله عربي لفظ
عجمی ترا نقل کیږي نو پدې کې ست تغیر تبدل لازمن کیږي نو د یهوذا نه هود جوړ شخه هود او هادو دې نه یا جوړ شو دې باندې پوهیږي ون نسوارا دا نسوارا دا جمع د نصران پوهیږي نصرانیون او نصرانیون منسوب دی الی نصران یا الی ناصرا دا د هغه زینوم دی چې کوم ځای کې موسی عیسی علیه السلام پیدا شوی نو د دې نسبت کیږي هغه ځای ته او صابئین دا جمع د صابئون دا د صابئ یسبؤون دی په معنا د میلان سره په دې مشرکین مکه دای چې بسوک نه مسلمان شاګه ته صابئ وي ځکه چې هغه به مایل شوی د دین حق نه دین باطل تا دا صابئین سوق دي نو سوق دا یو فرقه ده په نسواراو کې سعید ابن جبیر وی دا یو قوم بین اليهود والنصارى او صحیح قول دا چې دا عبادت الكواكب په زمانه د ابراهیم علیه السلام کې ان الذين يقيننا وكسان امنوا چې ایمان راوړل والذین کسان هادو چې يهوديان دي والنصارى او نصارا دي والصابئین او صابئین دي من آمن بالله یعنی چا چې ایمان راوړ پدې کې بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر پورز د اخر نه وعمل صالحا او عمل وکړي نګور الذين امنوا بس من امن بالله او تحصیل حاصل له نو بعضی مفسرین وایي چې الذين امنون مراد بالانبیاء السابقین هغه کسان چې په مخکنو انبیاء ایمان راوړي نو په هغه کې چې چا په دې پیغمبر ایمان راوړ فلهم اجرهم عند ربهم او سو کوئی الذين امنون مراد لسانا منافقین مراد دي صحیح او صحیح قول دار د تنویش د کلام نوم د معلومیږي او دا غوړه خبره ده چې الذين امنوا دا لقب د امت محمدي او هادو دا لقب د يهوديانو نصارا دا لقب د اصحاب عیسی علیه السلام صابئین دا امتیانو لقب د ابراهیم علیه السلام د امت نو معنی دا چې خبره د القابات نه ده من امن بالله والیوم الاخر کستا لقب ارسله خو چې ایمان دې په الله راړ او نیک عمل دې وکړو نو فلهم اجرهم اوس به پوه فلهم اجرهم دې د پاره اجر د دوی دې او عند ربهم پنځ د پروردگار خپل ولا خوف عليهم او نبوي ير دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنشي فرق من د ویل او دار دنیا مراد د کله اخرت دا خبره نکړي وا واذ اخذنا ميثاقكم د دې ځنا د يهودو د خباستونو بیان شروع دا لومبنه خباست د يهودو نو دوی خو چې کله موسی عليه السلام تورات را نو دوی هرمون ته پته نشته چې دا حقیقتا د الله نه کنه دي چې مونږ ته الله په خپل ویل به منو نو موسی عليه السلام یې زدا خبره به موشي نزان سره اوریا سرداران بوتل الته د الله خبره وریدا او بیا وی چې ارد الله وکړو تندر پیراغه چې دندر پیراغه بیا نه من چې نه من الله جبريل ته تر کوئی تور شیشه پر اوچا تک او ته منی کنه منی نو بس در باندې در غرزوم غوري نو دې بداسي په ستر کې برکت لږه منو بس هغه دخلي اقرارو دی وکړه د دې وجه هغه وخت نه د دې سجده روانه د پنیم مخ باندې او بدازان له توبې د مغفرت یو ذریعہ غني بار کې نو اوس بتوای چې دا خو جبر دی اکراه ده نو جبر او اکراه ناجائز ده فی دخول الاسلام په دین کې اولا داخله دو کې به جبر نه کې حضور کافر نشي مسلمانو له او چې یو پیر ایمان راړو نو داته چې غلاو کې نو لاس ته کټ کې جناو کې رجم کې شراب اس کې دار سزا ده منځ پر خود خال مخلد فی السجن ده نو دا ټول جبر ده کنه ده نو د فروع په منلو به جبر کیږي البته په ایمان کې د داخله دو جبر نشتا واذ اخذنا او یاد کړه هغه وخت کله چې ویل مونږه او مونږ واغستا میثاقکم میثاق آبائکم وعده د پلاران استاسو ورفعنا فوقکم الطور او پورته کوم استاسو د پاسا الطور کوئی طور وقلنا لكم او اول مونږ تاسو خذو ما اتیناکم من التوراۃ واخلی هغه تورات چې درکړه د مونږ تاسو ته بقوتنا بجد واجتهاد په کوشش او مهنت سره بیا خو غستل دي
په خي لاس باندې او دا ادب د کتاب چې دی به په خي لاس باندې نیسي او یا د خذونه معنا د عمل چې عملو کوي تاسو ما آتیناکم په هغه تورات چې درکړل مونږ تاسو ته بقوتنا په قوت سره واذکروا ما فيه او ذکر کوي تاسو ما فيه من الثواب والعقاب هغه ثواب او عقاب چې دی په دغه تورات کې دا یاد ساتئ او یا واذکروا او بیانوي تاسو خلکو ته ما فيه هغه احکامات چې دی په تورات کې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو متقیان شئ ثم تولیتم اعرضتم بیا مخواړو تاسو من بعد ذلك من بعد اعطاء المواثيق رستو د ورکولو د دې وعدونه نو تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې دا خطاب هغه يهود سره دی کوم چې په زمانه د حضور پاک کې موجودو چې تاسو مخواړو من بعد ذلك رستو د دې وعدونه ځکه یو عهد شکنی هغه دام وا چې د حضور پاک ایمان رانړو نو اوس دا خلاف موکو نو د دې تقاضا خدا و چې تاسو باندې عذاب راغلی نو ولولا فضل الله علیکم ورحمته د دې تفسیر بازو بعثت د حضور پاک سره کړی کله دې پیغمبر بعثت نه وي نو تاسو هم هغه سه معذب شوی وي لکه څنګه چې په سابقه قوم عذاب راوستو نو بازو دې دا معنا مراد کړی فلولا فضل الله کنه فضل د الله تعالی علیکم پتا سبحان دی ورحمته او رحمت د الله تعالی لکنتم من الخاسرین من الهالکین نو خامخا وای بتا سو د هلاکی دونکو نه او دا خبره دروغ هم نه ده او نه پټو کو سره ده کدا فضل نه نو ما به در باندې دنیا کې عذاب راوستو او کتا سو یقین ناراضی نو وګورئ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم دا تنوی سے برابط لګولې چې دا ردی یو نمونه ده او دا د هغه بنی اسرائیل تذکرہ ده چې داوود علیه السلام زمانه کې د دریاب په غاړه باندې آیلا یو کله آلتو نو آلتو دریاب په غاړه عموما دا دریاب او د سیندیان چې کمونه دار دي سن علاقو کې د خار د سن په غاړه چې څوک پاتې کیږي سیند نو دا د ښکار شوقیان وي د میانو نو د میانو شوقیانو ښکارونه به کول خو د هفته پرز باندې په دې پابندي او چې ښکار باندې کوي او دا د یو امتحانو د خالي پرز به دومره میانو چې د وبو د سر د پاسه به ګرځیدل او به هم نه ښکاري دومره به ډیرو نو د دې ته چې ټینګې دي نو وسو باندې حیله شروع کړي حیله دا و چې داسې د نیر نه به نقطه بو په هغه ځای له ډن جوړ کدا سي نو میان به تراتل داسې نو چې را بلندې به ډپ لګاو د خالي پرز دا به رسل د اتوار پرز وای نو دا درې ډلې شوي یو ډلې نه هینو هغه تاسو الله منکړي نو داونه کوي نو دې مو په خالي پرز نه کو مو په اتوار پرز کو کال درې او دوی مډله هغه سیادینو چې داخلي به کوله او درې مډله هغه چپوا نو بس سورہ عرب کې تفسیری واقعه روانه ده نو هغه چې کم نسم ناهینو منکون کیو هغه تعالی نجات ورک او چې دا کم سیادینو خلبر دیکھو الله تعالی هلاک ابن عباس وی ماته پته نشتا چې دا کم ساکینو چې دې سو شو نو د شاګرد حضرت اکرمه پیجندې نو هغه ته جی هغه له الله نجات ورک وي څنګه نو ځکه چې الله تعالی سورہ عرب کې آیت څنګه دی شاباش آلته آیت راغله دی داسې آیت راغله دی چې وقالت طائفه لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم دې ساکتینو دې ناهینو ته تاسو ولې وعظ کوئ نصیحت کوي یو داسې قوم ته چې د الله اراده لري چې دوی به هلاکي د دې نه معلومه شوه چې دوی هم د دې ښکاریانو په عمل رضا نه وو نو ابن عباس دومره خوشحاله شو چې یو جوړې ولا په هدیه کې ورکړه ځکه یو قرآن تفسیر راته وخو ا دې باندې مخکې څه نه وم نو بهر کې نو دا دغه نو چې دا کله دې خیلې شروع کړې نو بس الله مسخ کړ نو شادوګان خنزیران ته الله جوړ کړ دا شادوګان ته او جزاء من جنس العمل وي نو د دې د عمل دا خو حقیقت کې خکارو خو ظاهرا خکارو خو حقیقت کې خکار نو حقیقت کې خکار
نو دغه شادوګان او خنزیران دا هم ظاهر کې مشابهت د انسان سره لري خو حقیقت کې انسان نه دی حقیقت د انسان او دویم دی به حیلې کولې او په ځناورو کې دا ډېر حیلې والا ځناور دی دا بیزوګان او شادوګان دی چې څومره حیلې کوي بل څه نشي کولی نو ځکه ول الله تعالی سزا هم دا ورکړه او درې ورځې بعد دوی مسخه شوي دي او تانیث رحمت الله علیه فرمایي چې دام څه مستبعد نه ده چې د انسان نه شادوګي څنګه جوړ شي دا څه مستبعد نه ده چې دا اوس جدید فلسفه هغه د دې قائل دي چې دا شادو دې ترقی وکړو انسان شکل دې نه جوړ شي نو دا ولې نه ده ممکنه چې انسان تنزل او شادو ته جوړ شو یو معنی بل نه معنی وایي دا اوسنی ملحدین دا بعض خبره مستبعد غني وای دا مستبعد نه دي بیا یو د مسخه صورتن یو د مسخه معنن او یو د صورتن او معنن دواړه نو معنن دار صورتن دار چې ظاهرا صرف دا شکل مسخه شي او باطنن دار چې حقیقت کې وی انسان او د نوی خر او ظاهرا باطنن دواړه مسخه شي نو اوس په دې امت کې ظاهرا او یا ظاهرا باطنا دواړه دا نشي راتلی دا الله تعالی بندي کړی د حضور پاک په دعا سره البته باطنا راضي بل انسانان به کارونه بداسه کوي ته بو اخري باقي د حلی تفصیل را روان دي خجي ولقد علمتم الذين ولقد عرفتم الذين تحقیق سره تاسو پیژندلې دي وکله علمتو په معنا د عرفتو راضي او بیا هغه وخت کې د دوه مقول تقاضا نه کوي ځکه دا هغه وخت کې بیا د افعال قلوب نه رواه شرح متعامل شرح متعامل کشته کړ ولقد عرفتم الذين تحقیق سره تاسو پیژندلې دي الذين هغه کسان اعتدوا چې تجاوز کړو د حدنا منکم پتاسو کې فی السبت فی سوید السمک فی یوم السبت فکار د میانو کې د خالی پورس باندې فقلنا لهم بلسان داوود نو اول مونږ دیتا په جبر داوود علیہ السلام کونو شیتاسو دا امر تکوینی دی امر تشریعی نه دی چې اعتراض په واري شي دا او تکلیف مالا یو تا دی ځان نه څوک شادوګي جوړول شي نشي جوړولې نسن ورته الله تعالی او تا شادوګان شي دا امر تکوینو د الله فیصله وبشي نو ډایرکټ شو کونو شیتاسو آخرتن شادوگان خاصین المبعدین چی لریوی در رحمت دا اللہ تعالی نا لریوی در رحمت دا اللہ تعالی نا فجعلناها نزمیر خویا راجی دے العقوبتا اگرزو منگا دغا سزا یا القریتا دغا کلے نکالا لما عبرتا لما بین یدیها عبرت لما بین یدیها دا آغا خلقو دا پارا چی حاضرو پا دغا زمانه کې زکا چی کم شه دا دو لسونو مسکی نو خو حاضر بھی کنا نو بین یده دا دو لسونو مسکی مانا حاضر وما خلفها او دا آغا انسانانو دا پارا چی غائبو دا دغا علاقینا یا دوی ممانا فجعلناها اگرزو لمونگ دا واقعا دا سزا نکالا عبرت لما بین یدیها دا نزدی خلقو دا پارا وما خلفها او دلرو خلقو دا پارا درے ممانا فجعلناها اگرزو لمونگ دا عقوبت و سزا نکالا عبرت لما بین یدیها دا آغا خلقو دا پارا چه موجود پا دغا زمانه کے وما خلفها او دا آغا خلقو دا پارا چه رستورات لنکو دا دغا زمانه نباد دا دوار دا پارا عبرت نو نکال دا عبرت تے یعنی آغا خلق چه گناہونے کول نجے دا او قتل نو بس مانا شو چیاسی نا ممسر دا چلوش او موعظہ چه نیک انسانی نو اگر نورم عمل سوا کی دا موعظت تے وموعظة او نصیحت للمتقین دا متقیانو دا پارا نیاخو کل متقین الى یوم القیام او ابن عباس دا غمانا کئی سفیان الثوری وی دا دین مراد دا امت تے دا دی امت دا پارا نصیحت شا ذکا ابو حریرہ سے بوئی لا ترتکبو مرتکبت الیہود اتستحلو محارم اللہ بے ادن الحیل چتاسو آغا ارتکاب دا آغا گناہون مکوئی نکمو چی یہودو کرو ورنه د الله حرام شیزونه به حلال وګڼي په لګو لګو حلو سره د حلی تفصیل خپل ځای کې براشي ان شاء الله او الوعظ التذکیر بالخير فيما يرق له القلب تزلو ولا نرم شدا سے وعظ کول واذ قال موسى لقومه نقصدا واقعدا بل واقعدا
نو جمهور مفسرین د تانویس ابراهیم دادا د امام مظهری هم دادا جمهور مفسرین وایي چې دا او ورپسې و اذ قتلتم نفسا فادارأتم دا دواړه یو واقع ده خو دا د واقع آخر دی هغه د واقع اول دی او دا سبعین نه ده تاسو ته مخکې مو وایي چې قرآن د قصو کتاب نه دی دا د عبرت د پاره ذکر کوي نو چونکې د دې په واقع کې دوه خباستونه یو خباست هغه قتل د نفسو دویم خباست هغه د الله تعالی په احکاماتو کې د ځان نه حجتونه طلب کولو نو که دا دوړه به ترتیب ویلو نو بیا به تنه یو معلومېدو بل به نه معلومېدو نو دا دواړه جدا جدا ذکر کړل وإذ قال موسی لقومه دا ځان لشو وإذ قتلتم ځان لشه چې دواړه خباستونه معلوم شي نو دا ابتدا او هغه انتها ده خو مولانا حسین علی رحمه الله وایي چې نه دا دواړه ځان ځان له واقع دي دواړه نو قرینه پیدا را چې دا مصدر ده په کلمه د اذ او هغه مصدر ده په کلمه د اذ او ته وګوره دا اسلوب چې را روان دی د قرآن نو په اذ سره مستقل واقع بیانېږي پوهېږئ پې دا ځان دو واقعات دي او بیا مولانا حسین علی رحمه الله فرمایي چې د دې قتل د بقرې د قتل د نفس او د بقرې د قتل په منځ کې 40 کاله فاصله ده نو دا مړ 40 کاله بغیر د کفن دفن نه څنګه باقي پاتې شي بیا پیدا اعتراض راځي دویم اعتراض پیدا راځي چې 40 کاله کې ولې بدبویه کېده نه دې باندې پوه او دریم اعتراض پیدا راځي چې دا قتل د ذبح د بقرې دا خو توهین د پاره وا چې د دوی د زړونو د بقرې هغه عظمت پوزي نو چې کله ورته ته ووایه چې دې سره مړ راژوندی شي نو دا خو نور تعظیم پیدا شي چې دا خو واقعتا خدای دی ځکه چې د هغې اندام ټټکولو سره مړ راژوندی شي دې باندې پوه شوئ نو جمهور وایي دا دواړه یو واقعه ده باقي دغه اعتراضات نو د هغې شریعت کې جایز وو 40 کاله پورې مړی به کفنه دفنه پاتې کېدل دویم دا معجزه و د موسی علیه السلام چې دا مړی 40 کاله پورې به کفنه دفنه پروت او دا درېیمه خبره چې تا وکړه نو موږ وایو چې په دې غوا سره دا مړی راژوندی کېدل دا معجزه وه د معجزې په کتو سره خلک شک نه کوي یقین پیدا کېږي الله تعالی په احکاماتو بهر کې او د علامه علوسي او د امام قرطبي رایه دا ده چې لومبنې دا واقع د قتل ذبح د بقرې وشوه بیا ورپسې قتل د نفس راغی نو بس الله فیصله دغه وکړه هغې دغه وایي هغې منځ کې د 40 کالو قایل نه دی خو بهر کې یا ځان ځان له دوه واقع دي او یا دا دواړه یو واقع ده او شیخ حسین الله صاحب رحمت الله علیه د مولانا حسین علی رحمه الله قول له ترجیح ورکړی ده چې دا ښه خبره ده چې دا ځان له واقع ده هغه ځان له واقع ده بهر کې امام مظهري د دواړو واقعو تفصیل لیکلی دی چې دا په بني اسرائیلو کې یو کس و نو د هغه لور وه او هغه ډېره حسینه وه نو خپل واره ورته چې دا ماله راکړه نو هغه له نه ورکوله د واده نه انکار وکړو نو بس دی ولګېد د خپل ترې قتل کړه چې قتل یې کړه نو بیا یې دعوه وکړه په بل چا باندې نو هغوی راله د موسی علیه السلام ته درخواست وکړو چې دغه مونږ باندې دروغو دعوه کړې ده اصل قاتل معلومول پکار دي نو بس دا خبره بیا وشوه نو ورته چې زه تاسو یو دغسې بقره حلاله کړئ د هغې صفتونه او مشکات جلد ثاني کې یو روایت دی صاحب د مشکات لومبني فصل کې راوړی د باب النکاح کتاب النکاح نو هغه کې حضور پاک فرمایي او ان اول فتنه كانت في بني اسرائيل في النساء چې لومبنۍ فتنه د بني اسرائیلو دا د ښځو نه شروع شوه نو دا ښځې دا د فتنې یو غټه جړه ده ورپسې بل روایت نقل کړی دی چې حضور پاک فرمایي ما ترکت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء چې ما د نارینو دپاره د ځان نه بعد د زنانو غټه فتنه بله نه ده پرېښې او النساء حبائل الشیطان دا خو د شیطان جال دی په دې سره د کار کوي د نارینو بهر کې او بعضې مفسرین وایي چې نه دا یو کس ډېر مالدارو د دروارو ډېر غریب و نو هغه وایي چې یاره کله به مې دا تر مړ کېږي بل وارث یې ونه صرف دغه یو وارث و چې به دا مال یې ماته پاتې شي نو هغه عمر لالا ډېرې ده نو شیطان والا دا مشوره ورکړه دا ښه کار مشورې دی ورکوي چې داسې وکړه چې دا پلان تره دې مړ کړه او د پلان کې کلي خوا کې مړ کړه دعوه په هغې وکړه نو هغې نه به دیې ته موالې مال به هم درته پاتې شي نو به دواړه ګټې به دې وشي دم وی چې راشه دې کې به ته فایده نو دا کار یې وکړو بیا یې په هغه کلي دعوه وکړه
هغه کلی والا راغل موسی علیه السلام ته فیصله چې وشوه چې کله مړ را ژوندی شو نو هغه دی وخوړ چې داسې ده قتل کړی پوهېږې نو د هغه ځای نه دا قانون جوړ شي القاتل لا یرث القاتل چې قاتل ته میراث نه میلاویږي من استعجل بالشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل بالشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه چې کله یو شی یو شیز د خپل وخت نه مخکې جلده سره غواړي نو د دې سزا دار چې دی به د هغې نه محرومه کولی شي القاتل لا یرث بهر کې دی خدا دعوا وکړه خلک راغلل موسی علیه السلام ته وویل موسی علیه السلام د الله په حکم ورته چې تاسو یو بقره حلاله کړئ نو دی وی چې یار چېرته قاتل معلومولو چېرته بقره د دې یو بل سره څه مناسبت دی او دی چې ته موږ سره ټوکې خو نه کړې موسی علیه السلام ورته اعوذ بالله من اکون من الجاهل زه الله سره پناه نیسم چې د جاهل خو نه معنا دا ده چې ټوکې خو د جاهل کار دی زه ټوکې نه کوم نو او چې مولانا حسین علي رحمه الله قول والے نو هغه وایي چې د بقرې د حکم یې ورته دې دپاره وکړو چې د دې په خپلو لاسو باندې حلاله کړي چې د بقرې تعظیم د دې د زړه نه وځي نو چې ورته بقره حلاله کړي الله وایي نو دی خو زړه کې تعظیم و نو دی وایي چې دا دومره معزز شي حلالول دا جوړ دی موږ سره ټوکې کوي نو موسی علیه السلام ته ته ټوکې خو نه کوي موږ سره هغه ته نه زه دا کار نه پوه شوې نو بیا چې دی پوه شي چې خبره خو سیریس ده پر اختیار باندې لګواله بقره حلالول دي نو دوی تپوسونه شروع کړل نو ته خره دی عمر سوره دی نو موسی علیه السلام ته الله وایي چې لا فارد ولا بکر نه زړه ده نه وړه ده او بیا ورته رنګ څنګه دی نو تک زیړ دی انا وایي بس یو تپوس را بلو که خبره حل ده دا تپوس ته وکړه چې دا مونږ له ګډ وډیو چې داسې جوتي به وي او اوبه به اړولې او ارټي به یې که نه څنګه غواړه نو الله تعالی ورته خبره بس اوس تفصیل بیان کړه نو به دی ګرځېدل غوا نه پیدا کېده داسې صفاتو والا غوا دا به کوم ځای پیدا کېږي نو امام مظهري وایي چې بني اسرائیلو کې یو کس رجل صالح عامیل نامې وه د هغه یو زوی و نو دی وفات کېده نو یو څښه یې وغواړه ځنګل ته بوتله او اعلان یې وکړه چې دا زه امانت په تور دلته پرېږدم چې کله مې دا زوی لوی شي دا به ردی نو هغه به هېچا چې څوک به یې لیدل ترېده به زوی چې کله لوی شه نو دا مور یک یو زوی و او ډېر تابعدار و نو ده به د ورځې لږ ځنګل ته او خشاک به یې راوړه چې هغه به یې خرڅ کړ نو هغه به یې پیسې درې ضایع کړې یو سولس به صدقه کړ او بل سولس به په خپله څه وخوړل بل سولس به مور له ورکړ شپه به یې درې سې کړه یو شپه کې به خوب کو بلکې به عبادت کو بلکې به د مور خدمت کو نو بیا ورته مور وایي چې دغسې پلار خو تا له غوا ساتلې وه نو ته لوټ شه او ځنګل کې دا اواز وکړه چې په اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب زه هغه خپل امانت غواړم د دوی په وسیله باندې هغه راله او دته یې وخېږه ماته بره خبرې ورسره شروع کړې وایي نه ما ته مور دا نه ویلي چې ته پې کښېنه صرف دا یې ویلي چې راوله وایي که ته ختلی وې نو ته به بیا کوزېدې مانه نه ما مې امتحان اخیسته بهرحال رایې اوس په تفصیلي کې واقع ده دا مې اسرائیلیات دي لا نصدق ولا نکذب حقیقت یې الله ته معلوم دی خو مفسرینو ذکر کړی دی نو ورته یې خرڅ کړه په 3 دیناره باندې وګورئ ما نه به مشوره دی مور ورته نو فرشته راله ورته یې زه دله شپږ در کوم خو مور نه تپوس به کوئ نه زه به مور نه تپوس کوم بیا هغه ورته زه مور ورته په شپه کې ورکړه خو ما نه به تپوس کې بهر کې بیا ورته مور وایي دا چې ته فرشته رسته امتحان علي هغه ورته واقعتا خبره معلومه شوه ورته یې دا غوا مه خرڅوه دا ځان سره وساته بني اسرائیلو کې به یو غوا ته ضرورت راځي هغه به دا یي نو دا چې ته خرڅې نو ته به ورته دا شرط لګې چې د دې د سرمن د دینارانو د نانینو نه ډکه کوي او مال یې راکړي په دې به یې ورکړي ځکه وایي دا والا د مور د نیکۍ او د هغه خدمت بدله الله تعالی دنیا کې ورکړه نو دی لړل بس هغه غوا را پیدا کړه حلاله نو چې حلاله کړه نو هغه د غوا چې وواله په دغه سړي داسې ټسې کړه هغه ویښ چې کله را ژوندی شو نو زه ده قتل کړم او بیا ډایرکټ پرېوت په صرف دا یې وخو نو سړی په ځای د دیت د ډبل نه دی یو نه معلومه شي میراث هم غریب ته میلاو نه شه زه وقفه وکړه انشاءالله نور سبق بیا وخوه